دابل صورت شروع شو دیتا سورہ اسراء وی دیتا سورہ بنی اسرائیل وی دا بنی اسرائیل ذکر پا کراغل دے اور دارنگ دا اسراء ذکر پا کراغل دے نو طول صورت انا مولش پنون دا سورہ اسراء سرا تسمیہ دا کل شوا پا اسم دا جز سرا داول نفسم صورت تے پا اعتبار دا جمع اور پنزوسم صورت تے پا اعتبار دا نزول اور سورہ قصص ندی رستو نازل شوے دے آغا یو کم پنزوسمو دا پنزوسم دے دا دی صورت ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے چمخ کی صورت کے اللہ تعالی دا محسنین سرا دا معیت پر ذکر فرمائے لے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون اللہ دا خپل معیت دا متقین سرا اور دا محسنین سرا ذکر فرمائے لے دلتا بیان دا معیت تے دا محسن اعظم اور دا متقی اعظم سرا لو محسن اغچ دینو نبی کریم علیہ السلام دے بنی نوع دے انسان کی اور لو متقی بنی نوع دے انسان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پدے کہ دا اللہ معیت تے دا نبی کریم علیہ السلام سرا دا ما قبل سرا دا دی مناسبت شو او معیت دا دے چہ دا غی اسرائیو کرلا او عجائب دا ملکوت دا ورتخکار کرل دا دا نبی کریم علیہ السلام سر لو احسان شو بل مخ کے اللہ فرمائے لیو حضور علیہ السلام تا تخفکی گم ولا تحزن دا دی پنا شائستہ اقوال و افعال و تخفکی گما او دی کتا سے نسبت کے دا شاعر یا دا کاہن یا دا ساحر یا دا مجنون پا دی خفکی گما دلتا بیان دے دا سبب دا عدم دا حزن آسدے کی عروج دے پا شب معراج کی اسمانون تا دا دا حضور علیہ السلام دا خوشحالے دا پارا یو سبب چی کم دے نو داو گردی دارنگ لا اگا صورت چی کم دے اگی مخ کے شروع پا حمد بانی شیوا اور دا دی شروع چی دے نو پا تسبیح بانی اوشلا تسبیح و حمد چی کم دی دا اخوان دی دا دوار میز کے چی کم دے نو دا ربط تے دا دوار میز کے مناسبت تے دا مختلف وجوہاتنا دا دی صورت او دا آغی صورت پمیل کے دا ربط او مناسبت کان فیما قبلو بیان معیت اللہ تعالی مع المحسنین والمتقین وہا ہنا بیان المعیت مع المحسن الاعظم والمتقی الاعظم هو النبی آخر الزمان علیہ الصلاة والسلام حیث اسرا به وأراه من عجائب الملكوت وأيضا كان فيما قبله بيان الحزن والنهي عنه وها هنا بيان سبب عدم الحزن وهو العروج في المعراج إلى السماوات العلى دارن لا كان فيما قبله افتتاح سورة السابقة بالحمد وهنا بالتسبيح والتسبیح والحمد اخوان دا دوار میز کی بیا مناسبت دا دی صورت موضوع بیان دا نسبت دین دا نبی علیہ السلام دے پا نسبت سر ادیان سابقہ ہوتا لکہ نبی علیہ السلام زمونگا دا امام الانبیاء دے او فخر الانبیاء دے او تاج الانبیاء دے دانگا دین دا نبی علیہ السلام دا امام الادیان دے او مد دا امام الامم دے او کتاب دا امام الکتب دے بیان نسبت دین النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنسبت للادیان السابقت کمان نبینا امام الانبیاء علیہم السلام فکذا دینہ امام الادیان و امتہ امام الامم و کتابہ امام الکتب
دا د دې صورت چې کوم دی نو دا موضوع شو. د دې منیرو کو خلاصہ بیان الدعوت الحقة و بیان الضرورت بلبیک بالدعوت الحقة، بیان د دعوت حق دی او بیان د ضرورت ته لبیک تا په دعوت حق باندې، و بیان عاقبت المنکرین او بیان د انجام د منکرینو دی، و التذکیر بایام الله تعالی او پنور کول دی امت حاضره تا په حوادثو په عقوباتو د ماضیو باندې دی امت، وان الاحسان والاساءة مع نفسه جزاء وباله راجع الیه، کسړی ښه کوي او کبد کوي که اساءت کوي که احسان کوي اغا جزا د تراجی ده، دتا د احسان بدله به ملاویږي، د اساءت بدله دا به ملاویږي. و بیان شان القرآن الکریم او د قرآن کریم شان مون بیان کی، و تذکیر بما بعد الموت او تذکیر دے پا اغا واقعاتو کی راضی پس دا مرنا، والاخبار عن بعض المغیبات او پدی کے جب بعض مغیبات و اخبار نبی کریم علیہ السلام تا دام ذکر کی، دا د دی رکو خلاصہ شوا. ذکر اللہ فرمائی سبحان الذی اسرا بعبده، پاکی دا هغه ذات لرا چې بوله د بنده خپل لیلن د شپې من المسجد الحرامی د مسجد حرام نا الى المسجد الاقصى مسجد اقصا تا چې بیت المقدس جماعت ته، الذي هغه مسجد اقصا بارکنا حوله چې ما برکت پیدا کې چاپیر لدینا، ذکر دا د شام علاقه چې دا برکتناک از مکوا بالماء والاشجار والاسمار، پو بو سره نهرونو پکې، پو ونو سره، پو میوو سره، پو بساتینو باغونو سره، ذکر برکتناک از مکوا. نو دلتا نسبت تا برکت دا د مسجد تا وشو، حوله چاپیر لدنا، لنریه من آیاتنا چوخو دی بندخ پلتا دا علامو خپلنا دا قدرت عالم ملکوت ورتوخی، انه هو السمیع البصیر، بشکا اللہ وریدن کرے وینا دا خلق لرا او بینا دا پحالاتو دا خلق بانی. ذنی مفسرین ضمیر راجع کی نبی علیہ السلام تا جو حضور اوریدن کے او پاغش پچسی اوریدل او لیدن کے او چسی لیدل، بدی دا آنچ از دیدن برون بود مپر سزماز کیفیت کی چون بود، اگا سیو لیدل چا دلیدون بارو مانا تپوس مکوا چا سیو لیدل او سنگ لیدل، نچندی گنج دو آنجان نچونی پتن محرم نبود دا جا و جان نیس، التن چونی او چندی دا نزیگی، تن التا محرم نی او جان دے او بل محرم نی، اگر یو بل مقام دے دا مقام ہیچ چاہتا نظر ملاو شوے سوا دا نبی کریم علیہ السلام نا. دیو جن نبی علیہ السلام التا امام دا انبیاء گرزی دلے دے بیت المقدس کی، او غوث اعظم بود فخر اولیاء چو محمد بود فخر انبیاء، دا غوث اعظم دا فخر دا اولیاء او دا نبی کریم علیہ السلام دا فخر دا انبیاء، او غوث اعظم بود امام اولیاء چو محمد بود امام انبیاء. سنگے غوث الاعظم دا چکم دینو امام دا اولیاء پیشوا دا اولیاء، نبی کریم علیہ السلام دا غپشان دا سنگ دا تشبیح اغسر ورکلیشوا دے امام دا انبیاء، او غوث اعظم بود تاج اولیاء چو محمد بود تاج انبیاء، دے تاج دا اولیاء اغا تاج دا انبیاء. دل تارا سبحان الذی اسرا بعبده، اسرا چکم دے سبحان خواغا مصدر دے
یا اسم مصدر یا عالمی مصدر یا عینی مصدر اگر راضی عامل بے محذوفی نسبح سبحان الذی اسرا بعبده اسرا د اسرا نه دی اسرا وی شب روایتا دشپیت لوتا ذکر د لیلن پست اسرانا یا محمول په تجرید باندې یا محمول په تاکید باندې تجرید معنی دادا یو لفظی معنی مرکبی استعمال شي په بعض معنی کې انسلاخ شي د بعض معنی نه دا معنی د تجرید دا د اسراء معنی تشبول شو په دی وخت او یا تحمل په تاکید باندې دی د شپې بوتل او د شپې نو دلته د لیلن ذکر پس اسرانه دا د باب د تاکید نشو طالبان ذکر سوال کوي الکلمۃ لفظا وجعل معنی مفردن هذا من قبیل قوله تعالی سبحانی اسرا بعبدی لیلن ماشور پس داوی دی کے سغرض دے دا سوال کی لکا التا کی محمول پا تجرید یا پا تاکید دے نو دلتا کی دا محمول پا تجرید او پا تاکید بانے دے الذین دا معلوم شوا چی اطلاق دا مبہماتو پا اللہ صحیح دے زن علماء اطلاق دا مبہماتو صحیح نہ ہوئی دا نمونہ دا اللہ توقیفی دی وی دا دنوم پا حیثیت نہ دے ذکر شوے دا والسماء ما بناها والارض ما طحاها سبحان اسرا بعبده نور د امثال قران پاک کې په کثرت سره اطلاق د مبهماتو په الله باندې راغلي دلته بعبده کې عبد عبارت د روح او د جسد دواړو نه دین دا معلومه شولا چې نبی کریم علیه السلام دا معراج چې کوم جسمانیو دا د جسده او روحه دا دواړو او قادیانان چې دی غدین انکار کوي د معراج جسمانی نه هغه عزت او په پور تکا چې بل پور تکا بیا بلګ دی هغه دا قیاس کوي چې دا غني دا دلته چې کوم یو په پور ته کې بل بیا نشي پور تکوله د نبی کریم انسان بو تج کوم اخو د عادت نه خلاف پلک سات کې دا ټول سیر د اسمانونو جنتونو تخکارا شو دوزخونو تخکارا شو د عبدهین دا معلومیږي چې دا بجسده د دیو جنا دا سبب ګرځیدلو د واره د فتنې د خلقو ځنې خلقو ته تعجب ښکاره شو ابو جهل وغیره ویل ښا په یو شپه کې بیت المقدس ته ولاړې او چې کوم دی د اسمانو سیر دی موکو جنتونه دي مولیدل دوزخونه دي مولیدل بیا په هغه شپه کې واپس رالی هغوی ته دا تعجب ښکارېده او ابوبکر صدیق صاحب چې اورېده بالکل چې نبی اسلام وایي دا شوي دي ځکه هغه ته چې کوم دی صدیق وایي دلته کې دا عبده چې کوم دی د نبی سامنے تعبیر چې شوی دی په عبده او په عبدالله سره دا په مقام د تشریف کې شوی دی سبحان اسرا بعبده وانه لما قام عبد الله نور د دې امثال واخلا او د عبدیت چې دی د صوفیانو په اصطلاح کې او خاص مقام دی رشتے درگردنم افتاده دوست میں بود ہر جا کے خاطر خواہ اوس زما په غاړه کې د عبدیت رشتہ پرته ده چې کوم خوا مې هغه غواړي بیا یې مینو بس زم به هغه خوا به زم بس دکه د عبدیت چې کوم دی دا یو خاص مقام دی لیلن کې تنوین چې کوم دی دا د پاره د تقلیل دی یعنی فی ساعت قلیلۃ لک ساعت کې دا خلقو مشهوره چې دا 13 کال شپه او پکې لوی قصه جوړه کړې ده چې د تیلی د غاڼې چلینو 13 کال شرشم غوي په یوش پکې استو دا چې کوم دی لیلن کې علماوی تنوین د پاره د تقلیل دی فی ساعت قلیلۃ قصیرۃ لک ساعت کې دا ټول کارونه دا چې کوم دی دا شوي دي بیا دا د معراج غشپه ده چې د هجرت نه مخکې نبی کریم علیه السلام دا هغه معراج ته تلل شوي دي چرته راځي روایاتو کې چې د کور دو مهانه نه چا د علی صاحب خور وا د حضور د تر لور وا ام هانئ باندې مشهور وا دا غي د کور نه تل شوي دي چرته راځي چې دا د مسجد حرام نشوي دي چرته د شیب ابي طالب نشوي دي شیب ابي طالب الته دردا د سره بایکاټ پیونه شو په دغه درکه د حضور علی السلام په وخت کې ابو طالب سره نو هغه د درو وړو توفیق دار چې دا شیب ابي طالب چې کوم دی هغه نه حضور اوسته شو مسجد حرام ته الته چې کوم دی نو بیا شق صدر شو نو شیب طالب په مکه مکرمه کې دی د مکینوم شو
د شیب ابي طالب نوم شو او بیا شیب دا مسجد حرام ته راوستی شو نو مسجد حرام نوم صحیح شو د ټول میل کې تطبیق چې کم نه دا راغی هغه مفصل حدیث کې راغلی دي جو ساما تراغه دا چت چې دی دا سری شو مسجد حرام ته راوستی شوما بیا هلته کې چې کوم دی نو براق راوستی شو براق باندې زه سور شوما براق لږ داسې سرکشي وکړه نو بیا ابي محمد انتفلوا هکذا ته محمد صاحب سره دا کار کوي ستا باندې اشرف لدنا تر اوسه نه سور شوی نو فرفض البراق عرقا دا براق داسې وشرمېده او خله په د باندې چې دی دا رالاله نو بیت المقدس پوری دا خود نس قرآنی نه ثابت ته هلته نبی علیہ السلام هلته امامت د انبیاء کړی دی صفی پیشینیان را پیشوا شد بیا نبی کریم علیہ السلام تالتا دو پیالی او روایت دری راځي د پیو او چې کم دی نو د شرابو او د اوبو دا بنبی صاحب هغه پی غستی دي ته اصبت الفطرته ته فطرت ته ورسېدي بیا هغې نه پورته تلل شوي دي اسمانونو ته بیا ډومني اسمان ته چې رسېدلي دي نبی اسلام افتح ورلرې کا هغه وایي چې دی من انت ته څوک یې نبي علیہ السلام من معک رسول سره محمد سلم او قد ارسل الیه دته ارسال شو قال نعم او بنعم المجيء په خیرات تو راغلی دی دروازه لري شوي دا بیا ملاقات شوی د آدم علیہ السلام سره ول دا څوک د آدم علیہ السلام دی او تی مرحبا بالنبی صالح او النبی صالح والابن صالح بیا غي نه پس ملاقات شوی دی دویم اسمان کې د عیسی علیہ السلام سره الته دویم اسمان دا طریقه باندې لر شوی دا څوک د عیسی علیہ السلام دی مرحبا بن صالح والاخ صالح بیا غي نه پس ملاقات چې کوم دینو بل دریم اسمان ته تللی دی دی ترتیب لا اعیاهم دی جمع کړي دي اعیاهم یا دا حمزه چې دی آدم علیہ السلام ته اشاره ته عیسی علیہ السلام ته اشاره ته یحیی علیہ السلام ته اشاره ته یحیی علیہ السلام ته اشاره موسی علیہ السلام ته اشاره ته دا په ترتیب سره ټول کې اخر کې ملاقات او بیا د ابراهیم علیہ السلام هغه سره چې کوم دی دا شوی دی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وی سپټه خبره نه د حضور تل خدا قانون دی چې دربان تا څو کلاړي نگهبان نو بار شنه به تپوس کوي دیوته ورلره کا افتح سو کې فلانه ما سو دي در سره هغه نه پس ورلره کی کني د حضور ورتلو دا صدا سينو چې بس یو ناصافو یا عالم ملکوت کې د دې اس کوم نه خبر نو خدا قانون دی دستور دی چې دغه څه چې کوم دی دا کیږي بیا نبی کریم علیہ السلام چې واپس راته دا سید منتها ته چې ورسېد د علیہ السلام بار بیان شتلې هغه ورته وایي چې ما سره پورته ولې نه ځي چنان گرم درتی ہے قربت بران کہ در صدر جبری لزو با زمان بدو گفت سالار بیت الحرم کہ اے حامل وحی برتر خرم چی در دوستی مخلصم یافتی عنانم سے صحبت چرا تافتی بگفتا فراتر مجالم نمان بماندم کنیرو ابالم نمان اگر یک سری پوئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم چو وصفت کنت سعدی نا تمام علیک الصلاۃ نبی والسلام سعدی سے دا ام پدی شیرونو کی جگہ حالت کے کم نے دا بیان کر دے موسیٰ علیہ السلام تو سو شو والپنزوس مجین مقرر شو او تیستا امت طاقت دا دی نلری ما بنی اسرائیل ازمیلی دی خدای نه تخفیف وغواړه بیا کمی شوی دی یا پینځه پینځه یا لس لس آخری پینځه پاتې شوی دی بیا ورته ویل چې ته چې کوم دی نو تخفیف وغواړه ویل مالا حیا راځي چې بیا زم راځم آیاتونو ته اعلان وشو چې دا په ظاهر کې پینځه دي او په معنا ثواب کې 50 دي من جاء بالحسنة فلعشر امثالها دیتے شریعت منسوخه قبل العمل دا شریعت منسوخه په خوا د عملنا د 500 عمل شوی نه دی او نبی اسلام اعتقاد د جوشات اعتقاد د نبی اسلام قائم مقام د اعتقاد د امت بیا داغې نه پس د 500 نه 500 ته خبره چکم دی داراله دلته یو ولایو چې دا مړو کې شه دی مړ سکولې شي پلان دی ډینګ دی دا بلګیاو ولما ته تپوس کو چې دا موږ نه اشتیا 500 کنه اسی دا مولان وای نه 500 کنه نه دا پیلو لیکو
دا موسی علیہ السلام مشوره ورکوله نبی علیہ السلام ته دا سوای موسی علیہ السلام کله تیر شوی دی نبی السلام کوم وخت یو اته علی مشوره ورکوله نه کنه دا روحانی چې دینو خبي نو ما ګوره دومره فائدہ مون ته ورسېدا پنځه کم 50 یعنی 15 منځونه دا معاف شو توم پنځه کې زم پنځه کوم تر قیامت امت به پنځه کی دانو نه فائدہ د چا په جوړ رسیدا د موسی علیہ السلام په جوړ رسیدا چې حضور ته مشوره کې کوم دی ورکوله باقی دا ځنې منکرین حدیث سے وای ا پروي چې دا سے منګړت خبره ده ځکه چې د نبی شاملم سره د موسی علیہ السلام نه کم خونو چې هغه تپته او د تپته نه دا د علم سره تعلق نه لري اره تجربه سره هغه په فینی عالقت بنی اسرائیل ما انسان تجربه کړی دا نو تجربه جدا مقام دی د علم بل مسله ده نو هغه ته تجربه شو دیو نه تا امت طاقت د دین نه لري ځکه دا مشوره ورکړه او دا سه حدیث ته محدثینو ذکر کړی دی د تمنګړت ویل چې کم دی دا حقیقت کې د صحیح حدیث نه دا چې کم دی دا انکار دی نو دا هغه عنایات د الله پاک د نبی کریم علیہ السلام سره عالم ملکوت کې ډیر سيزونه د ورته او خول او دارنګلا منځونه چې دی د 500 او 50 تا هغه چې کم دی دا راغلل دل ترال بارکنا حوله مسجد اقصا دا مسجد د شام دی ځکه دا لری دی د کدی ته مسجد اقصا ویل شي نو تر سما دنیا پوری دا معراج احادیث او مشورو سره ثابت دی پور تر ماشاء الله پوری دا په اخبار او حادث سره دا چې کوم دی دا ثابت دی درې حصے دي چې کوم دی نو د معراج الذي بارکنا حوله اغا مسجد اقصا چې ما برکت کوي چاپیره د دینه بالماء والاشجار والاسمار والانهار نهرونه دی پکې میوې دی پکې ونی دی پکې او چې کم دینو برکتیزم کړه لنریه من آیاتنا چون خودتا د علامو د قدرت پلنا جنت ته دوزخ دی نور د عالم ملکوت چې دینو واقعات دي انه هو السميع البصير بشکل اوریدونکو دی او وینا لرا او بینا د پافال د خلق باندې موسی علیہ السلام ته کتاب وجعلنا هدى لبني اسرائيل ګرځولو من دا کتاب سبب د هدایت د پاره د بنی اسرائیلو تورات او دې کې ما ورته ویلو الله تتخذوا من دوني وکیلا منی سے ما سوا زمانہ کارساز ما غنه کنه ضرورت من حملنا مع نوح یا ضرورت دا منادا دا حرف نداء مقدر دی اے اولاد د هغه چا چې سوار کړو مونږه د نوح علیہ السلام سره په کشته کې لکه دوباره مکه چې تعمیر شوه دی آباد شوه دا نو په نسل د نوح علیہ السلام سره د نوح علیہ السلام سره زامنو شام حام یافس کنعان د کفارو په صف کې لاړو او دادره پاتشو دوباره نسل چې قائم شوه دی د دې درونه قائم شوه دی ځکه د ابو البشر ثانی وای دا د بنی آدم دویم نکړي آدم علیہ السلام ابو البشر اولو او دا ابو البشر ثانی ابراہیم علیہ السلام د ابو البشر ثالث وای دریم نکچ کوم دی هغه ابراہیم علیہ السلام دی الله تتخذوا من دوني وکیلا منی سے زمانہ بغیر کارساد اے اولاد د هغه چا چې ما سوار کړو سره د نوح علیہ السلام نا انه کان عبدا شکورا بشک دا نوح علیہ السلام دا یو عبد و شکر گزار چې خوراک به او اسکاک به او جامه به واغستا نبی الحمدلله دا ثنا شو په نعمت د الله تعالی باندې او ثنا په نعمت د الله باندې دا شکر دی ذکر د الله تعالی عبد شکور وي انه کان عبدا شکورا وقدینا الی بنی اسرائیل ما حکم کړو بیان کړو مو بنی اسرائیل ته دا خبره فی الكتاب په کتاب کې لتفسدن فی الارض مرتين تاسو به فساد کوئ نقصان به کوئ بے امری به کوئ عصیان به کوئ پزمکه کې دوه کارتا ولتعلن علوا کبیرا او تاسو به علو کوئ علو لویا لوی بغاوت به کوئ لوی تکبر او علو به کوئ فاذا جاء وعد اولاهما
هر کله چې راغ عدد رومنو د دې دواړو کراتینو هغه دی زکریا علیہ السلام قتل کړ. نو پیغمبر چې قتل شي او یا زر مړی پکېږي، خلیفہ چې قتل شي 15 زر مړی پکېږي. باسنا علیکم عباد لنا اولی باسن، اولی گل ما پتا سبانی بندگان زما چا صاحب د قوتو، چا صاحب د جالوت یا د بخت نصرو اپ دی باندې رااله. فجاسو خلال الديار، وګرځي د دې پمند کلو کې دین رودونه په دې کې روان کړ. وکانه وعدا مفعولا، دا وعده وکړی شي الله ویلو چې دغه شی بکیږي. دا زکریا علیہ السلام انتقام شو. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، واپس کما دی کرت او چې دې مرت دوباره دویم ځل سل کاله تیر شو، سل کاله پس بیا دی ډیر شو او بیا دی کې چې کم دینو هغه کثرت د دې چې کم دینو داراغه او باموال و بنینا، مالونه می درکل، زامن می درکل، نسل قائم شو. وجعلناکم اکثر نفیرا، ما اکثر د جهاد د نفرینا نفری مزیات شولا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کتا سو خکوي نو خبزان لکوي، خوم ځان سره دی. وین ساعتم فلها، او کچری ساعت کوي نو د ځان د پاره کوي، بدیم ځان سره دا او چې دینو نیکیم ځان سره دا. ځکه د دې هغه وبال او نوال عطا دا بدته ملاویږي. فدا وعد الاخرتی، چې کله راشي وعده د آخرت رستنه نو بیا بعثناکم، تاسو بیا مونږ پورته کو. لیسو وجوهکم، چې تاسو غمجن شي مخونه ستاسو، او لیسو وجوهکم چې غمجن کې دا کم تاسو باندې راځي خلق مخونه ستال درا. بالقتل والسبي، دی باندې بیا پتی رومي راغې یا ور باندې چې د سنجاری راغې بیا ور باندې رالل. دی بیا دوباره حیا علیہ السلام قتل کو، یو ځل زکریا علیہ السلام قتل کو، داغه پاداش تراغه. دوباره یحیی علیہ السلام قتل کو، داغه په پاداش ترالل. وليدخل المسجد كما دخلوا اول مرة، او ته داخل شي دی جمعات تا لکه داخل اول کرته. ولتبروا ما علوا تدبيرا، دی هلاک کړي په غلبه کړي وا هلاکولو سره. بخت نصر خپل اخر ته ویل یو ډال خوره براوړی او بیت المقدس جمعات کې باچوي، بس اخو په لکونو لخرو بیت المقدس خورو کې پټ شو. د عمر شه په زمانہ کې چې بیت المقدس فتح شو، دوباره بیا داغه چې کمنینو تعمیر هغه دوباره وشو، بیا داغه صفایي شولا او دوباره تعمیر وشو. عسى ربكم ان يرحمكم، قریب در رب تاسو پتا سو باندې رحم وکي کچره تاسو فساد نه کوي. وان عدتم، کتا سعود ک فساد تا نعدنا، بیا بعودکم کا عقاب تنو. ان عدتم الى الفساد عدنا الى العقاب، من بعودک عقاب تنو. وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا، اگر دولے دے ما جہنم دا کافرانو دا پارا محبس، دا 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 پارا جیل خانہ دا. زن علماء وی کہ پپوزی بانی مموز نکے، ذکر اللہ جہنم تا حسیر ویلی دی. وجعلنا جہنم للکافرین حسیرا، منگا تحسیر پا مانا دا محشر سر دے. محشر مانا جائے حسر، جائے حبس، جیل خانہ دا، اور دل تحسیر مانا پوزے دے. اگر حسیر جدا مانا دا، دا جدا مانا دا. ان هذا القرآن يهدي للتي اقوم، بیشک دا قرآن چے دے ہدایت کئی للطریقت اللتی، اگر طریقے تا چگا اقومی، اگر استواری برابری. دا ذکر دا قرآن پاک شو، دا غی دشان شو. ويبشر المؤمنین، خوش خبری ورکی مومنانو تا، اللہ عملو صالحات، اگر مومنان چی دی عمل کی دا صالحاتو، ان لهم اجرا کبیرا، مبشر بھی سدے بان لهم، پدیشان سرا دی دا پارا اجر کبیر دے، لوی اجر با اللہ تعالی ورکی، یو نیکی یو پلس یو پوسوا، دا دینوم زیادتر ماشاءاللہ پوری. وان لهم من بالآخرتی، دا غواد شو دا ثواب، دا وعید دا عذاب. بے شکا آکسان کی ایمان پا آخرت نروڑی، اعتدنا لهم عذابا علیما، ما تیار کردے دا پارد دوی عذاب درناک، دا وعید بالعذاب شو. ایمان پا مابین خوف او دا رجا کے دے. دا دویم رکو شروع کی گی دا سورہ انترے اسرانا. دا دی رکو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے. کان فی ما قبلو بیان المسیئین والمحسنین
وهنا اذن كذلك مخک بیانو د مسیئینو د محسنینو او د هغوی د انجام، دلته هم بیان د محسنینو او د مسیئینو. دارنګه مخکې بیانو د طریقې اقومې للتی اقوم، او دلته هم بیان دی د طریقې اقومې دا ما قبل سره د دې ربط او مناسبت. د دې دویم رکوع خلاصہ یقول اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرمائی نحن ندعوکم الى طرف نهار روحانی، من تاسو بلو طرف د داسې روزې ته چې روحانی روز ده، لابد فی من الیقظة، دی نهار روحانی کې د بیدارۍ نه لابدی ده چې تاسو بیدار اوسئ وده نشئ، او ومن ایراد القوا فی العمل، او دا خپل قوتونه تاسو په عمل کې صرف کړئ، ځکه اشتغال چې دا شان د احیاء دی، او فراغ چې د دنیا د کارونو نه د اعمالو نه دا شان د امواتو دی. بل بیان د عجلت د انسان دی چې انسان په طبیعت کې تلوار ګند دی، خلق الانسان من عجل، او بیان دلائل التوحید، او بیان د دلائل التوحید دی. والتذکیر بما بعد الموت، او تذکیر دی هغه واقعات چې راتونکي پس مرګ نه. وان نوال الهدایت للمهتدی، عطا د هدایت د مهتدی د پاره ده، وبال الضلالت علی الضال، او وبال د گمراهی چې ده دا په گمراه باندې ده. من قتل العذر بارسال الرسل، او قتل عذر ده په ارسال د رسول سره چې الله پیغمبرانو لېږل او د چا عذر پاتې نه دی چې ما ته پته نه وه. والتذکیر بایام الله، او تذکیر دی په ایام د الله تعالی سره، په حوادث د الله تعالی سره. والتفریق بین العباد بالتدلیل وعدمه، تفریقه ده په مابین د دې بندګانو کې په تفضیل د بعضو او په تدلیل د بعضو. ځینې خلق چې کوم دي گمراه دي، ځینې خلق چې کوم دي هغه صاحب فضل دي، بیا صاحب فضل چې دي هغه کوم تفریقه ده، د چا فضل ډیر دی، د چا فضل چې کوم دی کم دی، څومره اعمال خوي عمر فضل زیات دی، څومره اعمالو کې کمی الته فضل کې کمی نو. اللہ فرمائی وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّهِ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، دعا کی انسان پشر سرا، کل سڑے غصہ شی ځان تخیری کی، بال بچ تخیری کی، آل عیال تخیری کی، پشر سرا دعاء مثل دعائه بالخیر، دعا پشان دعا د پخیر سرا. ظاہر کہ خدا حمل مبالغتن شو، دعا غواړي پشر سرا دعا د خیر، چې د خیر دعا شنو شر بکی د کم ځای راغی، د شر دعا د شر دعای، د خیر دعا د خیر دعای. دلته معنا دا ده وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دعاءً مثل دعای بالخیر، سم دعا په خیر سره په کوشش سره غواړي او په شوق سره غواړي، دا د شر دعا هم دقه سي غواړي. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، دا د انسان هغه عجلت دی، انسان تلوار ګند دی، دغه تلوار د چې لږ دعاو کی قبول نشي. وی کم دعوتو فلم استجب لی، دعا می چرے سون اوکلا قبول نشولا. حدیث ان اللہ لا یملو حتی تملو، خدای نه ملال کیږي او تاسو ملال شئ. څنګه ملال شئ؟ یقول احدکم، یو تن ستاسو وای کم دعوتو فلم استجب لی، څومره دعاګانې مې وکړې دعا مې قبلیږي نه. دا د انسان چې دی عجلت ته، خلق الانسان من عجل، انسان پیدا د تلوار نه، دا تلوار ګو د پاره او ماده ده دومره چې دینو دا الله تو فرمایل چې د انسان د تلوار نه پیدا دی. وجعلنا الليل والنهار آیتین، ګرځولې دي ما دا بعد دلائل توحید دي، ګرځولې دي ما شپې لره او ورځ لره آیتین علامې، د ورځې خپل علامه ده او د شپې خپل علامه ده. نور کې رڼا شي، پکې تیار شي، د اسمان په لمن کې نری کرخ ښکاره شي، هغه بیا چې ډېر اور پورتګي ټول عالم تیار شي. اسمان په لمن کې نری کرخ سپین ښکاره شي، سبا صادق ارا پورتګي ټول عالم رڼا شي. دا دو علامې دي، د شپې جدا او د ورځې جدا. فمحونا آیت الليل، ما حکمونگا علامه د شپې پر لاړ شي. وجعلنا النهار مبصرة، او ګرځو مونږه اگر روز نخ علامه د ورځ مبصرة فی چای کې لیدل کول شي. دا علامه د ورځ لیدون کې نه ده، نسبت دا مجاز عقلی دی. مبصرة فیه لتبتغوا فضلا من ربکم، دې لپاره
چې تاسو الټوي فضل درب د رزق طلب وکړي. زمیندار زمیندارۍ پسې لړ شي، دکاندار دکاندارۍ پسې لړ شي، ملازم ملازمت ته روان شي، ټول پل کارونو پسې روان شي. علی الصباح چې مردم برو کار روان، بلا کشان محبت به کوئی یار دوان. سات چې خلق پاسی خپل کارونو پسې روان شي، دا بلا کشان محبت دا دیار کوسې ترازی، درسګاونو ترازی، مدرسو ترازی، کتابونه ترخ کې نیولي دی دیار کوسې تر رواني. ولتعلموا عدد السنين والحساب، او دې لپاره چې تاسو عالمان شئ پشمیر د کلونو او د حساب باندې. روز دی شپه راځي، کټول عمر روز وي سپته به حساب لګیدا، کټول عمر شپه وي سپته به حساب لګیدا. او چې روز تیر شي پتی سلیری غنټې تیر شي، یو ورځ شپه تیر شي او تاریخ بدل شو، بیا دویم راغی دغه څور پسې میاشتې جوړ شي، دا غینه کلونه جوړ شي، دا حساب جوړ شي. په دې باندې دا حساب کتاب رواني نو. وکل شیء فصلناه تفصیلا، او هر شی د ضرورتو د دین نه هغه ته کم ضرورت پیښ دی، مما دا الی حاجتن ما تفصیل کړه داغه تفصیل سره. دلته مراد دا کل شی نه ضرورت د دین مراد دي، ځکه چې ټول تفصیلی اشیاء دا قران کې نه دي موجوده، بلکې مراد ته نه ضرورت د دین دي چې کم ته ضرورت ته دا پیښ دی. دا کل شی دا موضوع عامل هو دی. فصلناه دین پس فعل مستقل بالضمیر دی، نو معنی چې فصلنا کل شی فصلناه تفصیلا، مفسر حذف شو، اقامت د مفسر شو په مقام د مفسر باندې، دا د باب د ما عامله نشکنه. وکل شی انسان الزمناه طائره فی عنقه، هر انسان لازم کړ دې ما هغه طائر د هغه عمل نامه د پسد د کې. دا مجاهد سے خو غایت او کاغذ پروت دی، کته ویني او کته نه ویني، خو هغه غایت پروت دی، هغه عمل نامه د پرته ده. دا د کل انسان بیا موضوع عامل دی. الزمنا کل انسان الزمناه، بیا مفسر حذف شو، اقامت د مفسر شو په مقام د مفسر باندې، فعل مشتغل بالضمیر دی، ممکن التسلیت بعینه پخپلا. ونحو یوم القیامت کتاب القاه منشورا، روب باسو د پر قیامت باندې کتاب چې دې باغ سر ملاقات شي، ابدی ویني منشورا خو بشي ورتا دفتر د اعمالو که خيو که بدوی دا بو تخکار شي. ويقال له او د تبویل شي اقرا کتابک، اول خپل کتاب په نامه اعمال اوللا دې په خپل التک نه پويږي ان پړي بده پوشي. اول خپل کتاب کفا بنفسک اليوم عليك حسیبا، کافی نفس تا نن پتا باندې حساب کوونکې. دا نفس کا بیا فاعل دی، حرف جر زائدہ دا په فاعل لا دی. کفا بالله حسیبا، کفا بالله وکیلا، کفا بالله کفیلا. دلته کفا بنفسک کرے، کفا نفسک اليوم عليك حسیبا. من اهتدى فانما ادعى تفرقه شو، باغ څوک هدایت به عمومي، انما تدل نفسه هدایت ظالمومي، نفع د تراجی دا او لام د پاره د نفع دی. ومن ضل اکسو گمراه شي فانما يدل عليها، د گمراه کی پزان باندې، وبال د دلال دا پد باندې دی، نوال د هدایت د پاره د مهتدی دی. ولا تدر واجره وزر اخرى، نباری یو نفس واجره وزر د نفس اخرى، یو نفس ګناګار داغه د بل ګناه نشي بار کولی چې دا ګناه زما په غاړه تدا کارو کا، هزار ګناه زما په غاړه دا نشي کېده. باقی تسبیب دی، چا د پاره سبب جوړ کو، دا سبب جوړون کې د تسبیب مباشر شو، او چې کم کارو کی دا عمل مباشر شو. تسبیب له بداغي سزا او جزا ورکول شي، او مباشر له بداغي جزا او سزا ورکول شي. کده نیکو سبب جوړ کو، کده بدی جوړ کو. من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلو اجرها واجمع ملا بيوم القيامه من انقص من وجوههم شيء. سن فی الاسلام سنتا سيئه فعليه وزرها منا الى من غیر من اوزارهم شيء. چا بد بنیاد کې خود سونا ملکون کې بدی راضی، کلس دی کشل دی کزر دی کسونا پوری پی راضی تر اخره پوری نام اعمال کې د ټول عمر وبال لیکل شي. او که چا نیک کار بنیاد کې خود نو څومره په عمل کوونکی دي، نو د هغه په نام اعمال کې د ټول عمر لیکل شي. نه دی په بالو کې کمې راځي، نه د پاجلو کې کمې داغي راځي.
دا د تسبیب پوجا دے چې سبب د جوړ کو او دانش کې دے چې سړی بالکل د ګناه نه خلاصي ته خلاصې او ګناه زما په غاړه دا نه کیږي. وما كنا معذبین دا قطع عذر دا په ارسال د رسول سره نیمن عذابون کی دی قوم حتی نبعث رسولا دی تمنگ رسولولیگو مبلغ و تولیگو پیغامون دا اللہ ورطا ارسی دا دی نپس کدی عملو کی دیر خدا نجات ببیامومی او کونمو او عملو نکی نو بیاد دا پارا حلاکتی پا دنیا کے یا پا آخرت کیا پا دوارو کنو وَإِذَادْنَا أَنَّهُ لِكَ قَرْيَةً اللہ خپل سنت او خپل قانون ذکر کئی کلم ارادو لرو دا حلاکولو دیو کلی دا ان مصدریه ده اذا اردنا اهلاك قريه امرنا مترفيها من امركم متنعمين د دې کلیتا دا اصل کې مترفینو نن په اضافت ساقط شو اعظمی راجه قریه تا متنعمین د دې قریه چې کوم به معتبر وي ناز پرورده نو ففسقوا فيها دې کې فسقو کی نافرمانیو کی فحق عليها القول ثابت چې په دغه قریه باندې په هل قریه باندې حکم د عذاب فدمرناها تدمیرا اللہ کو پہلا کولو سرا اللہ دا زما قانون دنو وکم اہلکنا من القرون دا تذکیر چھ بی ایام اللہ دیر ہلاک کر دی ما دا لقروننا من بعد نوح پد نوح علیہ السلامنا نوح علیہ السلام قوم ہلاک شو این پس سمر قومنا راغلی دی ہلاک شوی دی وکفا بربک بذنوب عبادی خبیرا بصیرا کافی در ربستا بیاہر بی داخل سے فائل بانی از کفا ربک دے کافی در ربستا ذنوب بندگانو بانی خبیرن بصیرا پدال کا خبردار دے او بصیر بینا دنو اس اللہ تعالی بیا تقسیم ذکر کئی من کاری دل عاجلتا اگر سو کرادی دا عاجلے کیا دنیا دا دا منظور در دنیای عجلنا له فیها ما نشاء تلوار ورکمونگا دا دغی من دا پارا پا دی دنیای چیز مونگ ارادوی لمن نریدون چچا دا پارا من ارادہ لرو ثم جعلنا له جہنم بیا دا خو کافر دے دا صرف دنیا پکار دا بیا اگردو من دا لرا او چلے اغا زید دا جہنم او یسلاها داخلی کی بدی جہنم تا مضمومن زم کڑے شوے ملومن ملامت کڑے شوے مدحورا مطرود رکل شوے کنا من اراد الاخرتا دا بل قسم خلق شو اغا سوک کی ارادت آخرت لری وسعالا سعیها کوشش کی آخرت تا پارا کوشش دا آخرت دد سعی آخرت دا پات منظور نظر دائی نسب العین دائی مؤمن او حالت دے مومنی فولائک کان سعیکم مشکورا دا دی سعی چی دا مشکورا دا مقبول دا اللہ دی لداغی نوال و عطباور کیم کلن نمدو ہر یو سرمون امداد کو ہاولائے و ہاولائے دی سروم و دی سروم من عطائے ربک دا عطا دربنا دنیا کے اللہ درزغن سو محروم کینا کنا فرمان دی اور فرمان بردار دی اے کریمی کے اس خزانے غیب گبر ترسا وجی فخر داری دوست آدرا کجا کنی محروم تو کی بعد دشمنان نظر داری وما کان عطا ربک محظورا ندا عطا درب مانا کڑی شوی انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض دا بیات بیان تفریقی دے اگورا سنگو روالے کے ما بات تفا بازو بانی محسنین دامی مسیئین بانی دا غورا کری دی والآخرت اکبر درجاتن خامخ آخرت چلے لوی حد درجونا واکبر تفضیلا لوی حد تفضیلنا سنگتی دنیا کے دا بازو پا بازو تفضیل دے غوروالے دے آخرت کے امدغت سے دا بازو بان تفصیل بھی دا آخرت دا فضیلت دا پارا جدا اسباب دی اد دنیا دا فضیلت جدا اسباب دی لا تما اللہ الان آخرا اللہ مضمون توحید ذکر کئی مگر دو اللہ سر الہ آخر خدا سربل شریک مگرا مذاتن مصفتن نہ عبادتن نہ امرن نہ حکمن فتقعد مذمومن دا تعریض دا امت تا تبکین مضموم زم کڑے شوے او مخزولا متروک النصرت ستا سر با امداد دا اللہ شامل حال نہیں حضور دا کار نکو خدا تعلیم دے چکم دین امت تا کنو دا دریمر کو شروع کی گی دا سورہ بنی اسرائیل نا اور دا سورہ اسرانا جدی ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو بیان مریدی الاخرت و مریدی الدنیا مخ کی اللہ بیان فرمائے دا مریدین دا آخرت
اد مریدین د دنیا څوک د آخرت طلبگار دي څوک د آخرت طالبان دي او څوک د دنیا طالبان دي ارتعت دنیا مدبرتن ورت الاخرت مقبلتن ولكل بنون حضور فرمائے دنیا کوئی کی پشار روان آخرت کوئی پمخرا روان دے ہر دنیا آخرت پر طلبگار دی فکون من ابناء الدین تاسو د دین ابنا شه د دین طالبان شه ولا من ابن سر د دنیا طالبان مکی گئے فإنه عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل نن عمل سے حساب نشتا سبا حساب روان دل تب عمل نشتا دینو نو دا دو قسم مریدان شو لا بد لهم من اتباع دعوت الحقه لا بدیدا د پار د دی د اتباع د دعوت حقنا او دا شو نو دلته تفصیل د احکام حقو هغه دعوت حق کوم دی دا د احکام تفصیل الله تعالی بیانی مخکې بیان د مریدینو د آخرتو او د مریدین د دنیا او بیان د عاقبتو او دا مریدین د آخرت چې دي ال اتباع د حق پکار دا دلته اتباع د حق دا غي تفصیل د الله تعالی ذکر کوي کنه د دې رکو خلاصہ تفصیل احکام الدعوت الحق دی تفصیل دے د احکامو د دعوت حقا من عبادت الله تعالی فقط اغدا دے کہ فقط د الله بندگی بکئے د بل چا باندې کئے والاحسان مع الوالدین مور پلار سره به احسان کئے والاحسان مع ذوی القربا پلار سره به احسان کئے والمساکین وابن السبیل مسکینانو سره به امداد کئے مسافر سره به امداد کئے والمنع عن التبذیر او منع د فضول خرچینا والاقتصاد فی الانفاق بین البخل والبسط کل البسط دارنگ دا چه اقتصاد د میانروی دا په انفاق کی په مابین بخل کی او په مابین بس کل البسط کی نبا کامل بسط کئے نبا چه کم دینو بخل کئے وان بسط الرزق او بسق دے و تزیقه فی قبضة اللہ تعالی در رزق تنگی در رزق قلاوال دا دا اللہ پا قبضہ قدرت کی دی بیان احاطت علمه تعالی بیان احاطت دا علم دا اللہ تعالی رے والترغیب والترہیب عن الاسراف او ترغیب دے اقتصاد تا او ترہیب دے اسرافنا ونحن منکرات او دا منکرات منع دا دین بازان ساتی ورایت حقوق الیتاما او رعایت دا حقوق دا یتیمانو یعنی تکبر و تبختر او منع تکبر او د تبخترنا او رد دے پا افتراض مشرکینو باندی دا د دې رکو چې د خلاصه ده وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه حکم کړی دی رب ستا چې عبادت بنه کوي تاسو الا اياه مگر خاص الله لا الا دا تو د حصر نه دی نو معنا عبادت په خاص د الله کوي دغه معنا د اياک نعبدو د التم حصر راغله دی او دا معنا د لا اله الا لا اله لا اله الا الله لا اله بیا دا تپار د حصر دینو وبالوالدین احسانا وتحسن بالوالدین او تاسو به احسان کوئ وان تحسنوا بالوالدین ان والدین سره احسان د خیګړه کوئ خدمت به کوئ تعظیم به کوئ اما بلغن عندك الكبر احدهما وكلاهما بشرط دی که ورسیږي پنځتا باندې یو تن د دینه پیرایتا مور دی بوډای شي پلار دی بوډا شي یا دواړه او کلاهما فلا تقل لهما اوفنا دی ته اوف موایا ولا تنهرهما او دی رټما وقل لهما قولا کریما او دی توایا قول کریم نرم خبره یا بتی یا امی اے پلارا اے مورا د عزت الفاظ دا ورته پلار تب په نامه ناخلی مور تب په نامه باندې کوم دی دا ناخلی دا اوف کلمه چې کوم دا په معنا د قبحن او دا نتنن دی معنا سره دا سو کې دا اوف اسم فعل دی په معنا د تدجرتو سره تمدل شوما لکه صح او ما په معنا د اسکت او د امنع دا را دي دادا قبیله نه دینو دا اوفنم دقه سي مسموع دا په کسری سره منون دا راغله دینو ولا تنهرهما دی براتین چې پلارته نه پوي غلشا مرته نه پوي غلشا وقل لهما قولا کریما نو چې اوفرته موایا نو دلالت النصر دا معلومه شلا ولا تضربهما ولا تشتمهما نبی کنزی نبی وحی
ځنې خلق پلاران وي، ځنې مور وي، ځنې پلار ته کنځل کوي، مور ته کنځل کوي. دا به نه کوئ کنه. او دې ته به قول کریم وایه، د عزت الفاظ کنه. واخفض لهما جناح الذل، او ښکته که دوی دپاره هغه وزر یعنی جانب د عاجزۍ، د عاجزۍ برتاو به ورسره کوئ. که دې رتبه کې ډېر اوچت سي، پلار دې چې کوم دی جاهل یې او ته لوی عالم شولې، هم به د پلار احترام ساتي. که ته لوی مقام افسر ته ورسېدې او وزیر اعظم شولې، وزیر اعلی شولې، هم د پلار احترام به کوي. وقل رب ارحمهما، او دا وایي چې ای زما ربا په دې رحم وکړې، کما ربیاني صغیرا، لکه دې زما تربیت کړو. په دا حال کې چې ورکوټ یم، په ورکوټوالي کې زما تربیت کړی دی، محنتونه کړي دي، تکلیفونه برداشت کړي دي. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، رب تاسو عالم دی تاسو په نفسونو کې څه دي، که ښه دي او که بد دي. ان تکونوا صالحین، په شرط دی کتا صالحان، فانه کان للاوابین غفورا، بشک الله دې د راجع کېدونکو الله ته چې څوک خدای ته راجع کېږي او صالح وي، نیکان وي، بخونکه دی، رحم کوونکه دی. وآت ذا القربى حق والمسکین، ورکه صاحبانو خپلولی ته حق دده، چې کوم دده د حق وي د خپلولی صله رحمي دا ورسره وکړه. که وږئ د خوراک انتظام یې وکړه، که ته د اوبو انتظام یې وکړه، که جامې انتظام ورته وکړه، که بل څه مصیبت دي د هغې د دفع کوشش وکړه. دارنګه مسکین د هغه حق هم ادا کوه. وابن السبیل، دارنګه د مسافر. ولا تبذر تبذیرا، او تبذیر مکوا، فضول خرچی مکوا، په فضول خرچی سره. پس سره بالانفاق فی غیر سبل الخیر، د شر په لارو کې مال لګئ. که یو پیسه دې په خیر شر کې ولګولا نو اسراف دی، که 1,00,000 روپۍ دې په خیر کې ولګولې اسراف نه دی. لا خیر فی الصرف ولا صرف فی الخیر، په خیر کې صرف دا نه راځي کنه. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بیشک مبذرین فضول خرچ خلق دا د شیطانان رونه دي، د شیطان په نقش قدم روان دي. وکان الشیطان لربه کفورا، او شیطان د رب دپاره ناشکر دی، کفور دی. دا مبالغه ده په کافر کې. اما توعدن عنهم ابتغاء رحمت من ربک، په شرط دی که ته ارادو کې مذکورینو نه چې کوم دا مسکینان دي، یا چې کوم دی ابن سبیل دي، یا فرض که یتیمان دي، یا ذوی القربا دي، تا سره دغه وخت کې سنی او دین ارادو کې د پاره د طلب د رحمت د ربنا ترجو چې دا غیر رحمت امید لري، د رزق امید دیوی، نو فقل لهم قولا میسورا، دې ته اسانه خبر وکړه. تنخوا راته نه ملاو شوي چې ملاو شي دله به درکړمه، فصل ملا نه دی تیار شوی چې فصل لوړم دله به درکړمه. نور چې کوم نرمه خبره ورته وکړه مایوس کوی یمه. ولا تلک مغرورة لا عنقک، مگر د ولاس پل بند کړی شي سټا لا سټا دا باندې چې چا لور کې خلاص بوګدې، دا کینی د بخل نه دی، نو بخل مکوا. ولا تبسوا كل البسط، مخور په کامل خورول سره کې بالکل خورای ځان دغه سي پډا غوانه پری دی سوا د متوکلینو نه. فتقعد ملوما محسورا، تبکین ملامت کړي شي منقطع لا شی عندك، تاسو رب بیا سنی. ان ربک یرزق لمن یشاء ويقدر، باقی د رزق فراخی او تنگی دا د الله قبضه قدرت دا، دا د عیال په ډیرېدو او په کمیدو په دی باندې نه ده. بشک رب سا فراخی رزق ارچ ارادی د فراخه و یقدر اندای چاته ارادو شي د اندازه کولو. انه کان بعبادی خبیرا بصیرا، بشک الله په خپل بندګانو باندې خبیر دی، خبردار دی او بصیر دی، بینا دی. فیجازیهم، دیل بداغی مناسب جزا و سزا دا ورکینو. د دې رکوع مخکې سره د ربط مناسبت ته کان فيما قبلو ان بسط الرزق وقبضه في قبضة قدرة الله تعالى، دا د رزق فراخی، دا د رزق تنگی، دا په قبضه قدرت د الله تعالی کې دا. وهنا المنع عن قتل الاولاد، دلته منع د قتل د اولادنا، ان کثرت الاولاد سبب ضيق رزق، توایګره دا ډیرواله د اولاد دا سبب د پاره د تنګۍ د رزق دی. فان البسط والقبض فی قبضه قدرت الله تعالی، کبسط او کقبض دی دا د الله په قبضه قدرت دی. لا دفع لکثرت اولاد وقلته، نشتر په دې کې دخل ډیروالی د اولاد لرا
او کموالی د اولاد لرا. ولی موږ مشاهده کوو عیال به ډیری رزق به فراخی، عیال به کمی رزق به تنگی. دا پدې نه ده چې دا ډیر شي نو خاندانی منصوبه بندی څه د پاره کولا، خو دې د پاره به کولا کہ بس بڑا خاندان زندگی گران، چھوٹا خاندان زندگی آسان، بچے دو ہی اچھے. بچے خو هم دو پکار دی، زیاد نہیں پکار چې اعلیٰ تعلیم پہ ہو کے ڈگری حاصلی کی. بچے دو ہی اچھے، بچے هم دو پکار دی، زیاد نہیں پکار. حضور خو فرمائی تناکحوا وتوالدوا، نکاح کوئے زیگون کوئے نوباہ میں کوئے یوم القیامہ ولو بالسق. زب فخر کو بڑی روالی امت زب قیامت بانی ولو بالسق کنا تمام بدن پیداشی امت کی صحابی سمو اسقاتکم منور کوٹے پیداش نا تمام بدن امبالا نمبا لگ دے دا باقاعدہ پا امت کی دا بے صحابی کی کنا. دا دیرو کو خلاصہ تفصیل احکام الدعوت الحق دی. بیا تفصیل دا احکام دا دعوت حقہ آسدے من عدم قتل الاولاد، عدم قتل دا اولاد دے، وعدم القرب الى الزنا، او عدم دا قرب دا زنا تا فضلا عن مباشرت ذالکا، مباشرت خود پریدنو، وعدم القرب الى مال الیتیم الا بالحق، او ننزدیکت تے مال دی یتیم تا مگر پا حق سرا، والوفو بالعہد، وفادا پا وعدہ مانی، والوفو فی الکیل، وفادا پا پیمانہ کی، والوزن او پا وزن کی، عدمش فی الارض او متکبرن پزمکا کبا دا مستی تلل دا تکبر تل دا بنکے، وعدم اعتقاد شرک او عدم اعتقاد دا شرک دی. دا احکام دی دا دعوت چی کم دینو دا حقا اغیر دا پارا دا احکام دینو. وعدم اتخاذ البنات له تعالی عن ذالک علوا کبیرہ، دا خدیل بنات ہم نے ثابت ہے، نہ بولا ابنا ثابت ہے نہ بولا بنات ثابت ہے. اللہ برتر دل دینا او پعلو لو اشارہ کرنا. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، موجن اولاد پل بالوعد زندہ پا گور کی دفن کولو سرا، یا چکم دینو زنی خلق پیدا شو دغسی وجنی دی زمانہ کم داسی پیخیگی کنا، داسی مخلوق دی زمانہ کمی موجن اولاد پل زوجد یری او د فقرنا. امخ کے اخبار کیا غلیو کنم ریگی پکی پخ کری خپل بچی باندې ریگی بیا تقسیم کری پکورونو کی او خپل بچی دغه کړو. موجن اولاد پر لویری د فخرنا کہ خاندان بډیر شي نو رزق برابانی تنگ شي کنه. نحن نرزقهم و ایاکم، من رزق ورکو تاسو ته او دیتا هم رزق ورکو. نو دا پدی نه ده چې خاندان ډیر شي او په عقل هم نه ده. ماته نه سادی سے وای چې بادشاہ ته خلقو درخواست ورکړو، پومبای کړلی وا خرابای درخواست کړو، سیلاب پر راغلو او تی پشم بایستی باید کاش دګور د شاده وړای کرای چې خرابېږي نه. هڅړي چې اورېدل وې دی به وقوف ته ګورا دیلا چې دینو صدارت په کرسۍ ناشته هغه ویل اگر روزی بدانش بر فزودی زنا دا تنگ تر روزی نبودی بنا دا آنچنان روزی رساند کہ دانا اندران حیران بماند. قمقل تدا سے روزی ورکی چو خیار بکے حیران پیدا دے پر سخوری زو عقل مندی ما ہنر مندی ما ڈاکٹری ما وکیلی ما تاجری ما دے پر سخوری. دا دا اللہ نظام دے دا پدی ند چی خاندان دیر شی نو رزق بیگنی چی دے بیا تنگی اور چی خاندان کم چی نو رزق بیگنی. کم عاقل عاقل اعیت مذاہبہ وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا آز لی ترکلوہا محائرتن سلائم نحر زندیقا. دا عقل من سڑے بی ترق دماش بے تنگی، بیاقل سڑے بی ترق دماش بے فراخی. دی شخلا حیران کرے دے زن خلق زندقی در رسولی دی دا اللہ سا خبر دا چا عالم چی دے نو محروم دے اور جاہل چی دے دا مرزوق دے گنے نو. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، بے شک قتل دی دا دی لوی گناہ دے. یو بے گناہ وجلو، بیا د معشوم وجلو، بیا د خپل اولاد وجلو، بیا پدی منصوبات چې دا برز خوڑے گٹل نشی نو پدی کې سو گناہونه رالل ځکه الله ته خطئا کبیرا دے لوی گناہ ورته ویل. اوس مخکې د قتلو
اوس ورپسې دا زنا ذکر کی، دا زنا من وجه قتل دی، ځکه اکثر ولد زنا خلق وجني پریدي نه، او که ته پاتې شي نو بیا به تربیت لوي شي، نو هغه چې کوم دی بیا مثال دغه داسې لکه مړ نو الله دغه فرمایي ولا تقربوا الزنا، منځ کېږي زنا ته، نزدېکت یاد کړه، لا تزنیو نه ویل، دې کې تاکید دی چې اسباب د زنا هغه به هم نه کوي. حدیث العینان تزنیان، سترګې زنا کوي، زناهما النظر، زنا جایز نظر دی، والاذنان تزنیان، وګونه زنا کوي، زناهما استماع الخنا، دې زنا چې کوم دی هغه اورېدل دي پردی خبرې، والیدان تزنیان، لاسونه زنا کوي، وزناهما البطش، د هغې زنا لاسه چولي، ورجلان تزنیان، پی زنا زنا الخطا هغه طرف ته تل دي، والقلب یهوی تمنا، ړه ارزو لري او محبت لري، والفر یسد غضب، یا واقع زنا وشي او نشي، و دا ټول مبادئ پار زنا دي، دا اسباب به هم نه اختیار کوي، منځ دې کېږي زنا ته. انه کان فاحشة، بېشکه دا زنا چې دا فاحشه ده، ګناهونه ټول ګناهونه دي، خدا د بې حیایه ګناه دی، دا ډېره بې حیایي ده، وساء سبیلا، لکه شریعت ټوله سزا هم سخته مقرره کړې ده، که بې کورئ نو سل درې به وهي، شاخوږې به شي، او که نه کوروالی نو بیا د هغه دپاره رجم دی، سنګساریږي به نو. وساء سبیلا، بد د جهت د لار نه. ولن نفس اللي حرم الله الا بالحق، مو وجنه تاسو نفس هغه چې الله حرام کوي مگر په حق سره، حق قصودي، چا قتل کړي عمدن نو بیا قصاص دی، یا مرتد دی اسلام نه نو بیا قتل دی، یا چې کوم دی نو زنا کړي نو رجم دی، یا قطع الطریق او قتل کړي مال غستی نو بیا هغه دپاره قتل دی. اگر خون به فتوا بریزي رواس به حکم شرع بخردن خطاس، که په فتوا دی وینه توی کړه نو روا ده، بیشتر حکم نه وبس کل دلوم ناروا دي، پروژه کې وب بنس کې نو منع شنو. من خو مظلوما، څوک چې قتل شي مظلوم، ظلمن قتل شي، فقد جعلنا له سلطانا، ماګر پارولی سلطان غلبه، هغه سره چې مسلط کول دی په قاتل باندې په قصاص سره، یا په رجم سره، یا په ارتداد سره، دې چې کوم دی هغه ته به باقاعده قصاص باغستی شي، او د وخت حکومت هغه به دغه تعاون کوي، یا به پخپله وجني، یا به جلاد د توره ورکي، او بس لاقوه دی الله بالسیف، په تور باندې به سر کټ کینو، د دړه به یخ شنو. فلا یسرف فی القتل، دی به اسراف په قتل کې نه، اسراف په قتل کې دا دی چې دی قتل کی مسلو کې اندام ته پرې کوي، دا ناروا دي، زیاتې به سره نه کوي. انه کان منصورا، بېشکه دا ولید مقتول د سر به امداد کولی شي، دا الله د طرف نه، د حکومت وخت د طرف نه د تعاون به کي کنه. ولا تمال یتیم، بیا مې کې مال یتیم ته خوره خود ما ونږدې کېږي ورته ما، ځکه دا اور دی، اور ته به نږدې کېږي نه. الا بالتي احسن، مگر په طریقه چې هغه احسني، بالارباح والحفظ، تجارت والا پکې کوي چې مال زیات شي، د هغې ساتنه کوي، دې دپاره دا احسنه طریقه ده. حتی یبلغ اشده، یو خپل قوت ته چا بلوغ دی. واوفوا بالعهد، بل ټول دا احکام دي دعوت حقه، وفا کوي په وعدې باندې، که د الله وعده ده که د خلقو سره وعده ده. ان العهد کان مسئولا، بېشکه وعده چې دا دی به سوال کولی شي چې تا د وعدې پابندي کړې وه او که نه دې وکړې. واوفوا الکیل، پوره ورکوئ پیمانه، دا بیا رایت د قدام د دعوت حقه یو حکم دی، پوره ورکوئ پیمانې لره. اذا کلتم چې پیمانه کوئ، داسې مه کوئ چې په غټه پیمانه لرئ په وړی ورکوئ. وزنوا بالقسطاس المستقیم، او تل وزن کوئ، طول کوئ په تله برابر، چې پارسنګ پکې نه برابر تلی کنه، دې باندې کوه کنه. ذالک خیر و احسن تأویلا، اکثر دا دروایان چې دي دی له دا چل ورځي، وي دا شی د لسونه وخېجومه، نو ډېر ولا کم کې او کم ولا ډېر کې، دا کار دی کوي، هغې ته هم دا هدایات دي. الله سورہ تطفیف مستقل صورت دې باره کې نازل کړی دی چې تاسو په طول کې په وزن کې کمې مه کوئ، ځکه دا د عامو خلقو سره معامله ده، عامو خلقو سره د دې چې کوم دی نو تعلق دی کنه. ذالک خیر و احسن تأویلا، دا مذکور بهتر دی او خد د جهت د معال نه. ولا تقف ما ليس لك به علم، مدر پہ اغش پسی جستا پہ علم نہیں. ان السمع والبصر والفکل اولئک کان عنه مسئولا،
بشک سمع قوت سامعه او بصر سترګې او زړه ټول نه به تپوس کیږي. پسترګو د خلیدل کړیو که بد، پس دا غوږو د خوریدل کړیو که بد، ړکې د حقایق درو که خراب، د ټولو تپوس به کیږي. ولا تمشي فی الارض مرحا، پلمه کوه په ځمکه کې د مستۍ، ذا مرحین، د تکبر، د خیلا، د غرور، چې ځمکه درځی ځمکې ته زلړم او تړه پسې راځه. انک لن تخرق الارض، ته که ډېره ځمکه ودرځی نشي شیري کولی ځمکه. ولن تبلغ الجبال طولا، نه چې غرونو ته په اوچتوالي په اوږدوالي کې نو. کل ذلک عند ربک مکرا، ټول دا مذکور صحیح بد دی. کا مال یتیم ته نږدې کېدل دي، که زنا ته نږدې کېدل دي، که په طور او په پیمانه کې نقصان کول دي، که تکبر او غرور کول دي، دا په رب باندې مکروه دی، بد ګڼلی شي. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمه، دا مذکور دا قبیلی نه دی، وحی کې د تا طرف ستا د حکمت نه، دا حکمت ته نصیحت ته. ولا تجعل مع الله الها آخر، مگر دا الله سره بل اله، فتلقى او بغردول شي فی جهنم، په جهنم کې ملوما مدحورا، ملامت کړي شوی او رټل شوی. افاسفاکم ربکم بالبنین، دا سرد دی په هغه مشرکینو باندې چې ملائکو ته بنات الله ویل. یا تاسو غړي رب په دامنو سره ځان له مزامن خوخي. واتخذ من الملائکه اناسا، او نیولې دي د ملائکو نه زنانه، ایته زنانه وای، ملائک موصوف او زنسات سره نه دي، په دې شرع نه وارده. انکم لتقولون قولا عظیما، بشک تاسو وایي قول عظیم، یو لوی خبره کوي، یو ګرانه خبره کوي، دا ډیره لوی خبره ده. دا پنځمه رکوع شروع کیږي د سوره بنی اسرائیل نه. د دې رکوع ما قبل سره د ربط مناسبت ته کان فی ما قبلو بیان احکام الدعوت الحقه، مخک بیانو د احکامو د دعوت حقه، بیان توحید او د الله توحید بیانو، او تنزیل عن الاولاد والشرکاء، او تنزید الله وا د اولادنا او د شریکانو نه. اذن بیان بعد دلائل التوحید، دلتم ذکر کی دلائل التوحید. مخک ترغیب الى ایفاء العهد، افاده د ترغیب دے الى التذکر بالقرآن، تذکر ته په قرآن سره. الفیه العهود الالهیه، په دې قرآن کې عهود الهیه دي، د خدای وعدی دي پکې، دا بل مناسبت ده. کما قبل بیان الوحی من الحکمت، مخک بیان د حکمتو د وحی د حکمتنا، ترغیبا الى امتثال احکامه من المامورات والمنهیات، او دلته بیان د قرآن دی، هغه وحی الهی ده، په دې کې مامورات دي او په دې کې منهیات دي. مامورات باندې عمل کوي، منهیات او مزان ساتي. د دې کو خلاصہ بیان تردید موانع الدعوت الحق دی، بیان د تردید دی د موانع د دعوت حق. هغه څه دی؟ من الشرک، چا شرک دی، یا قول نبی علیہ السلام تا انه مسحور، د باندې سیر شوی دی، یا د کاهن دی، یا د شاعر دی، یا د مجنون دی، و امثال ذالک. والانکار الباس بعد الموت، بل انکار ذکر کول دی د باس بعد الموت نه. تسبیح الله تعالی عام، دا الله تسبیح عام ده، هر شی د خدای ذکر وایي. وان لم نفقه به، کمن په پویګو کنه پویګ باندې. بل بیان نفرت د منکرین توحید نه. والتذکیر ما بعد الموت، تذکیر د په ما بعد الموت سره بیان د استهزاء د منکرینو دی، چې کوم منکرین دي استهزاء کوي، د هغې د استهزاء بیان دی او د هغې د وبال بیان دی. ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا، تاکید سره بیان کړي دي ما په دې قرآن کې الوعد والوعید والقصص والامثال والدلائل. قرآن کی مواد بیان کړي دي، وعید میں بیان کړي دي، قصص میں بیان کړي دي، امثال میں بیان کړي دي، دلائل میں بیان کړي دي. ما یزیدهم الا نفورا، نزید دا قرآن مگر لا نفرت الا خسارہ. لا لایتون راضی دی ته انکار کوي، کفر سوا کیږي. قل تورته وایا لو کان مؤالهتن، پشک الله سره بالفرض الہ غیر الله، کما لکه دی چوایي اذا لبتغ الى ذي العرش سبیلا، دیو کی نسل بدی الہو مالک دارشتا لار بالمقابله والمنازعات، مقابله و منازعه. قانون داري چې دو حاکمان په یو ملک نه ځایږي، دو فقیران په یو کن کې ځایږي، دو حاکم کې بسولی
خود دو بادشاہان په یو ملک کې غنځيږي خامخا د دې په منځ کې به مخالفت راځي او بیا چې کوم دینو د دې په منځ کې به مقابله راځي نو سبحانه او بیا به نظام ګډوډي یو به اسمان پور تک مکه تک ممل به عکس کوما انو یا به د دوړو مراد واقعي یا به د دوړو نه یا به د بلبني کله د دوړو نه خو اتفاق را لنه کیږي اکه د دوړو جمع شي اعتماد زید دین وراله اکه دیو مرادو شه د بلني شندا چې کوم شه دا علاج دا بل عجز شه هغه اعلان نشنو دا دلیل شه د وحدانیت سبحانه پاکی د الله لرا و تعالی و برتر دی اما یقولنا چې دی وای علوان کبیره په علو لوی سره کنه تصبر ساعت سوال مبهین تسبیح الله لرا اسمان نو او زمکه اسوک چې بده کیدی د کائناتنا ہر شے تسبیح دا اللہ وائی سوک اختیاران اسوک قہران وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ یو تسبیح متلبس د ثنا دال سبحان الله والحمد لله ولكن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تاسو نه پوهیږئ د دې په تسبیح باندې یا خو بدی وجہ چې تاسو په لغت دان دا خدا مارغان چې تسبیح مونږه په جبه پوهیږو چې څوک په پوهدل نه پوهیږي کنه و چرچ اول आवाज کوي قوموا ایها القانتون پاس اے عجزی کون کو دویم نمبر بیا ہوئی قوموا المطیعون پاس اے اطاعت کون کو دریم نمبر ما اطاعتی قوموا الغافلون اے غافلانو پاس دا زر زر بیا چې دې ناری ہوئی په تلوار او بیا د سبانګوم نه ہوئی وزر اورپی دا داو دسته بانګ بیا د سنه ہوئی کنه خیم دا د مارغانو بل بل بعض مفسرین لیکي کنه تو تکر کوي قدمو خیرن تجدو د اخر کې دا خبر وګدغون لکی اواز فکرورو کوي بیا وګدای کی کنه کم تر لیت الخلق لم يخلق لیت الخلق لم يخلق بیا اکلت تمرتن فعل الدنيا العفاف ابن العفاف ای خپل خبرې دي اذ انه كان حليما غفورا بیشک الله حلیم دے پتغاوت سره جانینا او غفور دے بخون کرے واذا قرات القرآن کله ته قرآن لولے جعلنا بینکم الذین علی امنا بالآخرة حجاب مستورا وګرځو موږ په مابین ستا او کسانو چې ایمان نه وروړي په آخرت باندې یو حجاب هغه پټ کړی شوی دا حجاب دې ته مستورا د دې د لکه ستر ساتر عدل عادل دا مبالغه ده وی بعض وقت کی چا اراده د حضور د فتح لرلی وا ابو جهل وغیرہ یوم جمیل اراده لرلی وا کانه راغستو الله د دې میز کې حائل اوست او بالکل لیدینا حضور موجود مسجد حرام کې او الله د دې میز کې حجاب راوست وجعل قلوب اکنتا ما پړو دی باندې پردی من ان يفقهوا د دې خبره چې دی په دې قران باندې پوښي کان مخرا وګورئ ثقل ګرځولې وګونه دران دي لکه څوک چې کونی وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ کلا ذکر کے رب تا یوازی پا قرآن کے وحدہ یوازی وَلَّوْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا دیوگری پخبر شاگانو بانی نفرت کون کی تباعدن عن قولکا استاد قولنا لرکی کی کنا نحن اعلمو من عالمانو خو بما اقتم چدیک غرول کی پاغی سرا آسدے چاگا استحزاد دیدا اذ يستمعون الیکا کلا تا تغوت کیگ دی وَإِذْهُمْ نَجْوَا کل دی مشورہ کون کی پا امر ستا کے اذ یقول الظالمون کم وقتوائی ظالمان ان تتبع الا رجلا مسحورا تابداری میں کوئے مگر علچہ ابانی سحر چوئے تا تا نسبت مسحور کی کلو تساہر ہوئی کلو تا مسحور ہوئی انظر کیف ضربو لک الامثال اگورا سنگ بین تا پار مثالونا پا مسحور سرا پا ساحر سرا پا کاہن سرا پا شاعر سرا پا مجنون سرا فضلو دی گمراہ سنو فلستن سبیلا دی طاقت نه لري د حق لارې د حق لار طاقت دی کې نشته اوسنو وقالو وای د انکار د باسنا اذا كنا عظاما چې کله موږ شو اډو کې ورفاتن او ریزا انا لمبعوثون خلقا جديدا موږ به پورته کول شو په خلق جدید سره بیا به موږ ته ژوند راځي هاي هات لما توعدون دا لري خبره ده دا نکی کرم قل كونوا حجارتن الله وی شیطا سکانی او حدیدن یا اسپنا او خلق ما اکبر فی یا یو مخلوق استاد بنی کے دین هم زیات وی تا کدا سے شی هم نو لبعستم تا دو پورته کیږي دا امر د پار د اهانت ته د قلت مبالات
اصولیان وایي چې امر د شپاړسو مانو د پاره راځي، قلت مبالات د پاره راځي، تکوین د پاره راځي، تسخیر د پاره راځي، اهانت د پاره راځي، اباحت د پاره راځي، فرضیت د پاره راځي، توبیخ د پاره راځي. د امر ډېرې معنی دي. دلته د امر چې راغلی دا د پاره د اهانت د دي چې اوسپنه شی، کاڼي شی، کومه بلا شی چې څه شی خو چې الله هم جمدي کړي جمدي به هم کړي. فسیقولون دردي به وایي من یعیدنا، څوک به زموږ اعاده کوي؟ قل الذي فطرکم اول مره، هغه ذات چې په اول کرته اب ستاسو اعاده کوي. فیعیدکم فزغیدای که رؤوسهم، دی به تاسو نه خوځي. یحرکونا تعجبا و استهزاء، دني سړی چې تعجب سر اورقی داسې یا سردا سے اوسنډي دیم دغه سے سر تا تړقی استهزاء او تعجبا. ويقولون ويدي متاهو، کله بیدا پاسدل دا باس بعد الموت. قلت عسى ان يكون قريب، قریب څه دی نږدې، ډیر لري نه دی، بس چې کوم راتون کې یا نږدې دي. ما قرب ما آت ما بعد ما فات. یوم یدوکم، اچ تاسو وبلی په دعوت دی سبیل اسلام سره ادا توي العظام المتفرقه ولهم متمزقه هلم الى عبد الرحمن. ای جدا شو اډکو، ای رجدل غخو را روان شه د خدای بارگاه ته. فتستجيبون بحمده، اجابت بکوي د دای د الله، فحمد د الله سره بامره. وتظنون الا بستم الله قليلا، تاسو بدا ګمان کوي موږ دنه ته مگر لګ هول د محشر دی بلا مدبت تیر شي، تاسو موږ خو لګ وخت تیر کړی کنه. چې مخکې بیان د توحید او تنزیه د الله او د اولاد او د شریکانو، دلته بیان دی د دلایل د توحید. دارنګه مخکې تردید د موانع د لبیکو په دعوت حق سره، دلته تردید دی د موانع د دعوت حق، داغه د موانع تردید دی. د دې رکوع خلاصہ دا تردید دی د موانع د لبیک په دعوت حق باندې، اسد من نزغ شیطان، نزغه د شیطان دا، عداوت د شیطان دی، او نیول دی د اصنام و وسائل. دی ویل دا بوتان زمونږ د پاره وسایل دي، شفاؤنا عند الله. داغی چې کوم دی تردید دوم الله تعالی ذکر کوي، او تذکیر دے بایام اللہ، پر پخپل حوادث و عقوبات بانی پند مرکی امت حاضرتا. وقل عبادی او اے زما بندگان ہوتا، یقول اللتی ہی احسن، وائی هغه طریقہ هغه مقالا چې هغه احسن دا پخوا د امر بالجهاد نه. ان الشیطان ينزغ بینهم، بیشک شیطان فساد غردی پما بین دوی کے. ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا، بیشک شیطان دے انسان لپاره دشمن دے بین العداوت. کلمہ حسنہ دادا ربکم عالم بکم، رب تاسو عالم دے پتا سبانی، ان یشاء یرحمکم، کہ رب تاسو بانی برحم کی، ان یشاء یعذبکم، کہ تاسو عذاب در کی. ما ارسلناک علیہم وکیلا، نہ دلے گلے ما تعالی رب دیبانی وکیل محافظ، نہ تو وکیلی نہ کفیلی. وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، رب تعالی پاگا چاچے اسمانوں کی دے پزمکوں کی دی. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ما غرواله ورکړه دے دا تفریقه د پیغمبرانو پمینس کې، ما غره کې بعد پیغمبران ته په بعضو باندې بالخلة والکلام، سو خلیل الله دے، سو کلیم الله دے، سو روح الله دے، سو حبیب الله دے، دا دغی تفضیل په یو بل باندې. واتینا داود زبورا، داود علیہ السلام زبور ونیم شلی سورتونو او ټول کې دی مواعظ. قل ادعوا الذین زعمتم من دونه، دا بیا رد په دې مشرکین باندې
وای ته او بلا هغه معبودان عبادت تاسو عام کوئ ما سوا د الله نه الها فلا یملکون کشف الضر دی مالکانی د لستلو د ضرر عنکم د تاسو نو ول تحویلان د تبدیل دي ولیکن یبتو ان رب الوسیلتا دغه کسان چې دونهم چې دی بلی الها لتی دی رب ته وسیله او قربت عیسی علیہ السلام دی دیوته الہ وای اگر رب ته قربت بلی فنزدېکت بالطاعت والعبادت پتا ته په عبادت سره ایو مقرب چې کوم یو د دین اقرب دی هر یو الله ته په عبادت ځان نږدې کوي تاسو څنګه د عبادت کوئ ورجون رحمت امید دی رحمت د الله او يخفون عذابه یریږي د عذاب د الله تعالی ان عذاب ربک کان محذورا بشک عذاب د رب سره محدود دی نه ير کول شي حذر ته کول شي دا تذکیر دی بایام الله وان من قريه لا نحن مهلكوها نشته قريه یعنی اهل قريه من هلاكون کو اهل دی قريه لرب قبل القيامت په خاطر قیامت او معذبوها یا عذاب ورګي عذابا شديدا عذاب سخت بل عذاب پیراولو کان ذلك فی الكتاب مستورا دا په لوح محفوظ کې لیکل شوی ده نو وما من انس بالآیت الا ان كذب الاولون کله بدی موجه طلب کا ثالثام پشان ګټ نو خرو باسا موسی امسان مار جوړ کا ساسام پشان مړي پدم جمدی کا الله دې متعال فرمایي نمنه کې مونږ چولې کوم آیات مقترحه چې دې کوم غواړي تکذیب اولونو او چې څوک تکذیب کوي د فرمایشي معجزې د الله عذاب پر راځي واتینا ثمود الناقه مبصره ما ورکړو سمودیانو ته ناقه لدون کې ظاهره فظلموا بها دي ظلم کا غي ونډه کړه تقسیم کړه وان بالآیات الا تخویفا نلی کوم آیات معجزات مگر تخویف د پاره علم تؤمنو تو کایمان پیرانه وړي تو هلاکو هلاک بشه دا تخویف ته وادخلنا او تم اول تا ان ربک احاط بالناس رب ته احاطه کړی دا په خلق باندې رتلی اریکنات الا فتنه للناس او نه د ګرځول ما اگر رؤیا چې هغه ما تخودل د تا مگر فتنه د خلقو د پاره کمرات د رؤیا نه رؤیا د خوب شي نو د خوب رؤیا فتنه نه ګرځي تړې وي په خوب کې بیګا تلم افغانستان ته بیا هندستان ته بیا عربستان ته او بیا پاکستان ته رالم داخله ناشنا نه غني خوب کې سړی د په ملکونو باندې وګرځي او دا د دې څخه فتنه ګرځي دلی وا دا رؤیا العين زکا دا د سترګو لیدلو د ویخه د یقظت معراج زکا دا د شجره ملعونه او رؤیا تعبیر زکه تن الله کو چې دا د سترګو دي تومرو یا ویل شي د خوب هغه تومرو یا العين او رؤیا المنام دواړه دي یا داسو لکه څنګه په خوب کې سړی مختلفانه وګرځي حضورم په مختلفو مقامات وګرځي په لږ وخت کې داسې مثال لکه چې خوب نو دا شجره ملعونه چې مذکوره ده په قران کې اسدا چې هغه ورته زقوم ده دی به ویل جبره اور خو سو دول کې ازقومنا دا څنګه په جهنم کې ده دا داغي د پار چې کم دی اوم یو فتنه وګرځي دلا ونخوفهم دی لیر ورکو ما یجوز الا طغیانا کبیره نزدی لرا مگر طغیان کبیر سرکشی سے اللہ لے سرکشی سے واقعی دا عمر کو شروع کی گی د سورہ بنی اسرائیل نا د دیرو کو مخ کے سرا دا ربط مناسبت تے کان ما قبلو بیان نزغ الشیطان و بین عداوتی دلتا کی بیانو دا نزغ دا شیطان او بیان دا عداوت دا شیطان وانا ذکر واقع آدم علیہ السلام دلتا دا آدم علیہ السلام واقعہ دام چی کم دے دا ذکر کئی دے دا پارا چی دا عداوت بیان عداوتو قدیمتن دا پخوانے دشمنی دا دا فعلیکم بالحذر عنہو تاسو زانو ساتے او یرو کئی دا دینا دے اتباع دا دینا ان اخراج آدم علیہ السلام من الجنتی دا سبب د اخراج د آدم علیہ السلام د جنت نسو د وسوسه وا د مقاسمه وا د دلالت په الخل باندې دا ټول خبري دا د آدم علیہ السلام د پاره سبب د اخراج دا وګرځیدل
دیو جن دن تاسو یرا کوي. د دې رکو خلاصہ ان لم تقولوا لبیک بالدعوت الحق ته کتاسو بدعوت الحق باندې لبیک انو آیا ففي ممر الدنيا قاطع الطريق الماهر في ذلك. د دنیا په دې ممر او په دې لار کې یو قاطع الطريق دی، یو ډاکو دی، لار پرې کون کې دی چې ماهر د په دې خپل قطع د طریقې کې. هغه څه دی؟ شیطان. مستعد فی کل وقت لسلب متاع ایمانکم، دې مستعد په هر وخت کې د پال د کولو د سامان د ایمان تاسو، د ایمان متاع تاسو نه لرکې. فلو اجبتم الدعوت الحق تا کتاسو اجابت د دعوت حق وکړو، دا مو قبول کو. وقطعتم مسافه هذا الطريق مع الخطرات والشدائد. اگر سوک چی طاقت استال دینا بے صوت کا پا آواز پل سرا سد صوت دا مزامیرو دے واجب علیہم بخیل کا راکا کا پا دیبان سوارخ پل ورجلی کا پیادا دا مبالغہ دا فلانی پا دیکار پس سوارو پلی پیادا ٹول خلاص کرنے. وشار فی الاموال والاولاد شرکتو کا پا مالو محرموں کے اور پا اولاد کے لکا اولاد دا زناش. وعیدم دیل وعدہ ورکا اللہ جنت والا نارا نہ جنت تے نہ دوزخ تے دا وعدے ہو سره کوا الا غرورا یہ وعدہ نہ کی شیطان مگر د دوکے او باطل د شیطان وعدے ټولی باطلی. ان عبادت سرگم سلطان بیشک ازما بندگان کی دی نہ تعالی پدی بانے سوجت او غلبہ. وکفا بربک وکیلا کافی در رب سا وکیل کارساز کرنا. ربکم الذی یجزی لکم الفلک بعد دلائل توحید ذکر کئی. رب تاسو هغه ذات ته چې شړی او تیاری کی تعالی در کشته فی البحر په دریاب کې لتبتغوا من فضله جو فضل الله میانونی سے تجارت پہ کیوں کہے. انه کان بكم رحیما وہ پتاسو باندې رحم کون کہے کنا. واذا مسکم الضر کلا مس کی تعالی در تکلیف فی البحر په دریاب کې دل من تدون الا یا غیب هغه تاسو بلای التمبوتان بیانی یاد التبیا خدای یاد جو خدای دا بیڑے پار کے الا یا مگر اللہ لمن نجوک من البر ال تاسو خلاص کی وچتا اعرضتم تاسو بیراز کوئے. وکان الانسان کفورا اور دے انسان ناشکرا دے انسان طبیعت کے ناشکری دا. اف امنتم یحسبکم جانب البر یا تاسو با اون یہ کہ تاسو اللہ جمدیز مکبانی بوزی پا جانب دا وچا ارسل علیکم حاسبا پتا زمانی سلے ورون کی دکانو چک حسبا درمان راولی. ثم لا تجدو لکم وکیلا نویتا دان پارا وکیل ساتون کے حافظ. ام امنتم یا تاسو با امن یہ ان یعیدکم ویتارتن اخرى بلکہ زان پا من مگنے تاسو اعادو کی تاسو با دریاب کی دوبارہ وعلیکم قاسفن اڑی با تاسو بانی او تیز باد من الریح تیز دباد نسیلے دربان طوفان راشی فیغرقکم بما کفرتم غر کی تاسو اللہ تاسو کفر کو. ثم لا تجدو لکم علینا به تبیعا بیا بنمو تاسو ځان دپاره په مونږ باندې یو متابع یو سائر یو بدل غستون کے او طالب طلب کم تا طلبو کی ولی دا حلاکل. ولقد کرمنا بنی آدما مکرم کری ما بنی آدم وحملناهم فی البر ما سوار کری پا وچکے دوچو پا سورلوم پا دریاب کے پا جازونو کے پا کشتو کے وردقنا من الطیبات مادر طیبات تو پاکو حلالونا وفضلن مالا کسی من خلقنا تفضیلا ما غروار کی دی تب پدیر دا چا ما پیدا کری تفضیل غروالے انسان لا اللہ شرافت ور کرے دے تو لشید دا مسخر پیدا کری دی کنم. دا تمر کو شروع کی گی دا سورہ بنی اسرائیل نا دا دیر کو مختصرہ دا ربط مناسبت تے کان ما قبلو بیان الفریقین من التعمیل للشیطان والمخالفین او نعیزن کذالک مخکم دا دو فرقو بیانو دا شیطان پہ روکار دا شیطان نا مخالف دلتم دا دو فرقو بیان دے دا شیطان موافقین اور دا شیطان مخالفین کنا. دا دیر کو خلاصہ ان لم تقولوا لبیک بالدعوت الحق تے یبقى العمی الباطنی کچرتاسو لبیک بدعوت حق انو آیا ہے نو تاسو کی باطنی ڈنوال راشی عمی باطنی براشی فتتحملون النجد القبیحة فی الآخرت بیا بنتائج قبیحہ پا آخرت کے برداشت کوائی.
والتعریض للامت او تعریض امت تا حضور ته اعلان باطل ته نه راته انبیاء خو مامون الخاتمه او تعریض پکې امت تا وان سنت الله سنت د الله داده لا تبدیل ولا تحویل د خدای په قانون کې تحویل او تبدیل دا نه راځي کنه او بیان د ارادات فاسده ده د مخالفینو او بیان د فضل د الله تعالی ده په نبی کریم علیہ السلام باندې چې تثبت ته استقامت ته استقلال ده یوم ندو کل اناس بامامهم اگر زیاده کا چې بلو هر خلق هر قسم خلق د خپل پیشوا سره کده بدو پیشوایی کده نیکو پیشوایی ا تفسیر قرطبی لیکلی دی یا حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی دی باندې باواز کی ا دغه تعالی حدیث تدا چې خو له شپکینو وای دای د خیل په لفظ ذکر کړی دی او زمونږ استاد ناغوی چې دا وین کې یو بیا د بغون خبره وکړه دا په خیل ذکر کړی دا پلانې دی فمن اوتی کتابه بیمینه چاته کتاب په خیلا سره فاولئک دا کسان چې دي یقرؤون کتابهم دی بلولی کتاب پل نام اعمال پل ولا یظلمون فتیلا ظلم نشو کول په مقدار د باتی د قجر داډو کی کان فی عادی عامه فی اخت عامه او دل سبیلا سوک دی دنیا کې روندي د باخرت کې مروندي گمراه به دلارنا مراد د امان امان للحجت ته یا به حقیقتا روندي لکه حدیث کې راغلی دی یو سړی وای هغه بچی دینو دنیا کې خ نظر وای او چې پاس آخرت کې اول کې نظر بنی رب المهد عام وقد كنت بصيرا زه خو بینا متاول زړون پاسون کذالک اتت کاتنا فنسیتا آیتونه ما درغیو تایر کړیو نو ځان دې نن کړو نورون پاسې دی یو وخت بداسي وادل سبیلا گمراه د جهاد دلاره ایو غیر مقلد پستر ګوندو نو هغه ترات تعویل پر بیٹھو خو هر ځای تعویل هر ځای تعویل نا دغور سره مصافحه کا وې څنګه راغله وی یو آیات کې مشکم دې مې سام ملاقات به مکم دا آیات او تورست چې څوک دنیا کې التبوم نندي تبالتوم نندي دلته خړون دي ولې سم مراد امان الحق ہے اما د حق نه مراد انت خو بیا تعویل کو دې په تعویل باندې بد وي وان کادو لفتنونک تاخیر شان د قریب دی کافی تک غردی عن الذي اوحينا اليك دا اگر کتاب نه تا تباہ کړه لتفتر علينا غیر من من افتراء کې غیر لدینا وذل تخذ کا حلیلا دی بتا دو سنی سی ادا خو تکاینا ولولا ان ثبتناک پشرد دی کوم تعالی تثبیت نه در کړي استقامت منو در کړي لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا قریب ته مال شي دیتا شی لګ اذا لغرق ضعف الحیات و ضعف الممات ما بس کلو پتا مانی دچن عذاب د دنیا دچن عذاب د وفات ثم لا تجد لك علينا نصيرا بیا بنمنتتا پمنګ باندې امداد کون کې دا ټول تاریخ د امت تا وان کادو ليستفزونك من الارض ای قریب دا چې دی تا اوخی د دې زمکنا دی خرجوک منها چې توبه سي د دې زمکنا اذا لسبتونك لا يلبسون خلافك الا قليلا دی وقت ته وسته دنګ مې کی رسوتان مگر لګ بیا په عذاب را دي استوجود سبب د دفع د عذاب دی ما کان معذب وما انت فيهم عذابون کی دی لنه دي چې ته پکې موجود دي سنت من قد ارسلنا قبلك من رسولنا پشان د طریقې کا سنت من ارسلنا پشان د طریقې د ما چې مالک په خالتان د رسولنا چې کله پیغمبر ته عزت کړي په قوم عذاب راغله دي ولا تجد لسنتنا تحویلا نبمو مزمار طریقې د پاره تحویل ګرځیدل او تبدیل کړي دا نهمر کو شروع کیږي د سوره بنی اسرائیل نه د دیرو کو مکه سره مناسبت دادي چې مکه بیان د فریقینو او دلتم بیان د فریقینو دي د دیرو کو خلاصہ ان کنتم تريدون الاحتراز عن العمل الباطنی کتاسو اراده لرای د ځان ساتلو د باطنی روندوالینا فعليكم بالاستقامه من منبع الشفاء
لازم باندې سیرابی د منبع الشفاء الذي هو القرآن، هغه قرآن ورحمت وشفاء وهدى ورحمت وموعظه، چې دا قرآن رحمتم دی، شفاءم دا، هدایتم دی او وعظم دی. الظالمین الا خسارا، ظالمان لا تاوان سوا کوي. والتذکیر ما بعد الموت، او تذکیر د واقعات پس د مرګ راتونکي دي. سبب الاحتعال العمل باطنی الصلاة والتهجد، دا سبب د احتراز د عام باطنی نه مزد او تهجد دي. د قرۃ عینی فی حضور زما د سترګو اخواله دا پمانځ حذبه امر بعد حضور ته به وقار راغی د پریشانه بعد الصلاة تلوار به مانځ تکول. بل بیان د کفران د انسان دی کہ انسان کے ناشکری دا غالبیت حق دے اور مغلوبیت دا باطل دے، حق بغالبی باطل بمغلوبی. اور بیان دا مقام دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس ادرو منزو پا وقت دا زوال دنور کے الہ تریت تری دشپے پوری ماسپخین مازیگر دا پکرالن او قرآن الفجر او قرآن دا صبا من دا صبا دا منذ کے قرآن لستیشی. ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک قرآن دا سبا یعنی منذ دا سبا مشہود دا ملائک و تحادی. حدیث کے راغلی دی کہ دا سہر پا منذ کے دا شپی ملک او دا روز جمع شی، دا شپی غلر شی گواہی اللہ سر اخی روز پاتی شی، مادگر پا منذ کے دا روز دا شپی جمع شی روز غلر شی دا شپی پاتی شی. من لفتحجد بھی نافلۃ لک، او د شپې نه تهجد کو په دې سره او نا نافل بیت ساده پارا دا د نیوي چره تهجد حضور باندې ضروری وو، حضور بخامخا کول نافلۃ لک. اسایم بحث کر رب مقام محمودا، قریب د رب سا اولی کی تعالی مقام محمود تا اولون والاخرون، چا مقام د وسیلې دی او مقام د شفاعت عظما دی کنه. وقر رب ادخلنی مدخل صدق، دا دعا کوا ایک ما داخل کی په داخلي دو درشتو سره مکی مدینی منوره تا، واخرجنی اما او باسی دا مکی معظمینا مخرج صدقین پا اخراج درشتو سرا، وجلی من لدن کا سلطان النصیرہ، اگر دے مالا دخپل جانبنا یو حجت دلیل امداد کون کے. اگا مکہ فتح شوا او عطا میں اسید انصاری دول سکالو من کے نبی سام پا دیبان حاکم کو والی کو او دا مظلوم دا پارے دا ظالم نخد دا درسی اکلا. وقل جعل قصح القباطل تو اراغ حق او محوش باطل، ان الباطل کان زہوقا، باطل محو کی دن کے دے لری کی دن کے دے. نقمنان ما شفاء رحمت للمؤمنین دا قرآن شان ذکر کئی نازلو منگا دا آغت شفا دا پار دا مومنانو باطنی و ظاہری دوارا، ورحمت للمؤمنین اور رحمت پار مومنانو. حج کتے فاتح الکتاب شفاء لکل دائن، حج کے دا شفا دا ہر مرض دا پارا اور رحمت فائدہ پی دی اخلی. وللظالمین الا خسارا، ظالمانو لرا مگر زیان او تاوان کنا. لالے کفر سوا کی جعلنا لسان عارض ونا بجانبے، کل انعام کو پہ انسان بانی نو دے اعراض کی او مائل کی جانب پر تکبرن، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ کل مس کی در شر کان یئوسا دین امید دا اللہ دا رحمتنا. قل کل یعمل علی شاکلتہ، تو ہر یو دتا عمل کی پخپل طریقہ کخکے کبت کی. فربکم اعلم بمن هدى سبیلا، رب تاسو عالم دے خو پاغچا کہ ہدایت مندون کی دے جہاد دلارنا، خدای ته ہدایت والا او گمراہی والا ټول معلوم دی. دا لسمرو کو شروع کی د سورہ بنی اسرائیل نا د دیرو کو مخ کے سرا داربت مناسبت تے مخ کے کیدل د قرآن مشہود رحمت شفا ہدایت اور دل بیان دے اعجاز د قرآن دے دیم د قرآن سره تعلق دنو. مخ کے بیان د قرآن دل بیان د واحد او قرآن واحدہ دام د جنس د واحد نہ دے. د دیرو کو خلاصہ الاحتراز عن السوالات اللایعنیت لازم، زان سات دل دلائنی سوالاتنا دا لازم دی، فلا فیت فیہا، لائنی سوالوں کی فائدہ نہیں بلکہ تزید وقت پدے کی معجزات پا قدرت دا اللہ کی. یو پیغمبر پا معجزات خود نشی رات لکولے مگر پیزن دا اللہ سا،
بل بیان د اعجاز د قرآن دی او کفر د منکرینو دی د دې نعمت عظما د پاره چا سبب د فوز د دارینو دی اسده چا قرآن پاک دی او تذکیر دی بما بعد الموت او بیان د انکار د منکرینو دی د حشر نه اقامت د حجت ته په دی باندې او بیان د جود د الله تعالی دی او د بخل د انسان دی بخیل د انسانی بخیل د بخل بیان دی د الله د جود د سخا د دې بیان دی نو عن الروح سوال کی تعالی د روح متعلق چې دا روح څه شی دی قل الروح من امر ربي تو امر د رب زما دی وان من العلم الا قليلا نظر کتا د علم نه مگر لک کنه دی وای د روح مساله دومره موږ په ما به حیات البدن دی باندې د بدن جون دی باقی دارو هوا دا کدا وینه دا کدا څه شی دی تر اوسه پورې تعین دانه دی شوی دومره چې جوهر دی ځکه چې ملائک به قبض کوي کپڑا کې انغاړي نو دا یو عرض چې کوم دی دانه دی تو ارود امر د رب زمانه دی ادم العلم الا قليلا نه تا تدعي مگر لک په نسبت سره علم د الله تا والشئنا پښمو اراده ولرو لنذهبن باوحنا اليك من ببوزو ته متا توای کدا نمحو من صدرك والمصائب د سینې نه به لرکو قران شریفونه به قرب قیامت کې با کاغذونه لرکی ثم لا تجد لك به علينا وکیلا بیا بنمومې ځان د پاره په دې سره په مونږ باندې یو وکیل چې غستا وکالو کی الا رحمتم لا معنا لکن سره ده لکن ابخنا هو ما دا قران پر خود ده لرکړې مې سینستانه نه ده د پاړنه مې نه ده رحمت د جانب درفستانه ان فضله کان علیک کبیرا التعلینا التکم دینو متکلمو او دلته غایب شو التفات راغی بیکفضل الله پتا باندې ډیر لوی کنه دا اوس بیان د ایجاد د قران دی قل انتم الجن والانس تو ته پښه جمع شي پیرانه بنی آدم ټول لازم مثل هذا القران راتو کی په مثل د قران سره او په فصاحت او په بلاغت کې او په حسن نظم کې لا یتون بملات شو په مثل دې سره ولو کان بعد من بعد ظهیرا بعد پر امدادیان وی دانش کوله ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل بیان کړه ما په دې قران کې د خلقو د پاره دا قسم مثلنا من جنس كل مثل مما دات له ضرورت چې کوم ته ضرورت پېښ شوی دی فاباک سننا سے اللہ کفورا انکار کے اکثر خلق عن الایمان د ایمان نه لیکن کفروا کفورا کی کفر کئی کفر کنا وقالوا دادی دا کفر بیان دے وقالوا وائی دی لن نؤمن لك هیڅ استاد پاره موږ تصدیق نکو حتا تلر من الارض ينبوعا تمنګ لا جاری کې د ونینا د ځمکې نه یو چینا راو باسي عربو کې دوه زیات ضرورت او تكون لك جنة من خيل وعنب یا استاد یتایو باغوی دا قجرنا ادا انګورنا فتو النهار فخلالا تفجيرا جاری کی نهرونا پمند دی کې په جاری کولو سره او تسقط السماء علينا یا راو غرد اسمان په مونږ باندې یو ټوټه د اسمان نو او تات بالله والملائکه قبیلا یا راول مونږ ته الله او ملائک مخامخ چې روبرو گواهیو او یکون لك بیت داغلا ان خبرې دي او یکون لك بیت من زخرف یا ته کوټوي د سرو زرونا او ترقا فی السماء اسمان توغیږي او مونږ بیا په خطو اسمان نه وروړو ولا نؤمن لقیقا تصدیق نو استاد خطو د پاره ترنه علی کتاب نه قروم راندیر مې او کتاب د الله تر طرف نه چې موږ زمونږ په معنی خطي چې موږ ستاسو تصدیق وکړو پاګې باندې قل تو ورته وایا سبحان ربي پاکی د رب زمالرا هر کل الا بشر رسولا نه مگر د بشرم او رسول لاتی بالذات الا باذنه فندات نکم مگر په اذن د الله سره مستقل متفرد پدې کې نه معنا ان یؤمنو سچ منکی نه منکی خلق لرا چې کله دي چې دی ایمان راوړو نه کله دي هدایت راشي الا ان قالوا مگر دای منکی مگر دا قول لدی ابعث الله رسولا دا یو لسمر کو شروع کیږي د دې سوره بنی اسرائیل نه د دې رکو مخکې سره د عربت مناسبت ته
مخک بیان سوالات لا یعنیو د منکرینو د پارا دلتم لا یعنی سوالات ذکر کئی التمخ انکار د منکرینو د قرآن کریم نا او دلتا انکار د منکرینو دے د رسالت نا داما قبر سره د دې ربط مناسبت شو د دیرو کو خلاصہ بیا تعلیم د اعتراض تعلیم الاعتراض عن السوالات اللایانیه دی تعلیم د احتراز د سوالات لایانیونا بے فیدی تپسو نمک ہوئے کہ انکار دی د رسالت نہ کئی او چکم دینو اغا ہوئی چھ د بشر او د رسالت او د بشریت پین کے منافات ثابت تی او تذکیر د بما بعد الموت انکار دی د حشرنا او رد بدی بانی او قدرت د الله سره په اعظم لدینا خدای دین لو کانو مان قادر دی دا خو معمولی خبره ده او بیان د جود د الله دی او بیان د بخل د انسان دی نمن کی خلق لرا د ایمان روڑونا کلته ہدایت راشی یو شی نمن کی الا ان قالوا مگردا چ دی وای اب صلی الله بشر رسولا علی گل اللہ بشر رسول د دې اعتقاد کې بشریت رسالت بین کے منافات دي قلت ورته وایا لو کان فی البحر فی الارض ملائکۃ کپوز مکه کې ملائکی یمشونا چتلری کولی مطمئنینا او په اطمینان سردار کی مطمئن وی لنزلنا لكم من السماء ملک رسولا ما منازل کړو په تاسو باندې اسمان نه ملک رسول تناسب پوجا چې دلته ملک دینو ملک بول را دي تاسو بنی آدم یې بشر نو بشر بدل را دي قل کو بالله شهیدا بیني وبینکم کافی الشهادت کونو امین زما استادو کې انه کان بعبادی خبیرا بصیرا الله په خپل بندګانو باندې خبیر دی خبردار او بینا دی کنه مند الله فول محتد سو ته ہدایت کی دے ہدایت من دون کے دے مدلل سوک بیلار کی للہ اولیاء من دونہی نمل دل دوستان مال کی ہدایت تیراولی ونحشو من القیامت اليوم عمیا وبکم ومسما من با پورتکودی پر رضا قیامت بانی پر مخونو بانی الٹا سرکتو پی برا عمیا راندو بکمن چاڑاگان سمن کانو یو وقت بداسی یو وقت بدائی بیا بگویاشی مأواہم جہنم زید پنادی جہنم دے کلما خبت ہر واری چیزی مروال راشی اور خطشی زدنام سعیرا یک دی درا اغنار مسعرا اور سودون کے جزاہم بے انم کفرو بے آیاتنا دی جزا دیدا دی کفر کے زما پیتنو بانے وقالو او دی بویل ایزا کننا عظامن کلمنگ اڈوکی شو ورفاتن رز رز شو اینا لمبعوثون خلقا جدیدا منگ پورتکول شو پا خلق جدید سرا ولم یرو علی دی نگوری بلکہ دی گوری ان اللہ خلق السماوات والارض اللہ پہ آسمانون اندکے قادر دے پدی خبر بانے ان یخلق مثلہم کہ دی پشان پیدا کی نور یا اجلہ رے بوی دیر پارگل نیٹا کہ سشک نشتا بے ریب دا بے شک دا کیا قیامت دے کسو گریب کی نا پشان دا عدم ریب دے دلائلی موجود دی دے زالے زپارا فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا کو انکار کی ظالمان دی ایمان نہ لیکن کفرو کفرن دی کفر کئی کفر کر قل طور تو آیا لو تم تملکون خزائن رحمت ربی پشرط دی کہ تاسو مالکان چے خزانو در رحمت در رب زما اذل امسکتم خشیت الانفاق تاسو بے امساکو کہے دو وجہ دیر دخلاص دونا و اخلاص بشی پاتش اللہ دا اللہ جود دے اللہ سر دا غم نشتا دا بخلاسی وکان الانسان قطورا اور دے انسان بخیل دے انسان پا فطرت کی دے کے چکم دے نہ بخل دے کرنا کرینو عن اقامت دلیل ان الرسول كلهم بشر دلتا دلیل دے پر یہ خبر بانی کہ پیغمبران طول بشر راغلی الا تروا الى موسیٰ علیہ السلام فانه كان بشرا ما ذلك كان رسولا نبیا دے رسولمو نبیومو ابشرمو فاین المنافات منافات کم دے لے ددیر کو خلاصہ بیان اوصاف القائلین بالدعوت الحق بیان دا اوصاف دا قائلین دے او پا دعوت حق بانی کہ کم دا دی اوصاف حمیدہ دی اغا ذکر کئی والتذکیر بایام اللہ تعالی پنور کول دی دا اللہ پا حوادثو والتذکیر بما بعد الموت و بآلاء اللہ پنور کول دی پا ما بعد الموت سرا دا اللہ پا انعاماتو سرا
لبنی اسرائیل وبیان حقانیت القرآن او بیان د حقانیت د قرآن دی وبیان فرائض رسالت او بیان د فرائض د رسالت دی والتوبیخ للمنکرین او توبیخ د پاره د منکرینو زوره نه ده وتعلیم الاقتصاد فی القراءة او تعلیم د اقتصاد د په قرات کې قرات من ډیر په جهر وایا مې ډیر خطا وایا مې افراد کا او متفرید کا ونهى عن اتخاذ الشريك والولد لله تعالى عن ذلك علوا كبيرا من د اتخاذ د ولد او د شریک د الله لرا ونفي الحمات بانواعها د خدای نه نفي د حامیانو ده نه حامی ادنا نه حامی اعلی نه حامی مساوی یو قسم حامی د الله د پاره نشته ده نه ادنا نه اعلی نه اوسط ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات ورکړیو ما موسی علیہ السلام ته 9 معجزې ظاهری عصا ید بیضا دفادی قمل طوفان قمل تومس فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءهم سوال کر بنی اسرائیل کل راغ موسی علیہ السلام دوی تا فقالوا فرعون اولت فرعون انی لأظنک یا موسی مسحورا بیشک گمان کو اے موسی علیہ السلام د مسحور مغلوبا علی عقل که چا درمانی سحر کړي دے عقل دی مغلوب شوه دے گڑی وڑی خبرې کوي قال اولت موسی علیہ السلام لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض تعلیمی نیلار کی دا آیاتونه مگر رب د اسمانونو او د ځمکو دغه معجزات آیات و بصائر کی بینائی دی اسباب د بینائی دی وانی لاظنک یا فرعون مسبورا ز گمان کوتا اے فرعون د هالک د هلاک دن دا د موسی ما سلطان او غلبه وا چې فرعون د پوجبانی په زرګونو بچی قتل کړیو اروب ورته چې تا هالک وینم فرعون دا د موسی کمال اطمینانو او دا غ سلطان او غلبه ودد چې د باندې فرعون لاس نشه پورته کوله فاراد استفزهم من الارض ارادو لر فرعون چې دی لري کی د بنی اسرائیل د ځمکې نه الله ته دې لري ک فاغنا اغرقناه ما دې غرق او معه جميعا یو سید بل قتل عدلري فخپل پکې راشي وقلنا من بعده ولما الذين بني اسرائيل تا اسكنوا الارض اوسه په دې ځمکه کې د مصر ځمکه کې د شام په ځمکه کې ودا وعد الاخرته کله وعده د اخرت راشي جئنا بكم لفيفا تاسو براتکم په تاسو سره جمع جميعا ټول به منکرین مقرین فرعونیان او بنی اسرائیل وبالحق انزلنا وبالحق نزل په حق سره نازل شوی دی مان کې دا قران او په حق سره نازل شوی دی دا به نزل دوباره نو ویل او د مزمر په د مزمر باندې وکړه د پار د بیان د حقانیت تاکیدن عمر صلی الله بشرا و نذیرا ندی لګره ما تعالی را مگر خوشخبری ورکوونکې من امنت په جنت او نذیر من کفرت په دوزخ وقرانا فرقناه بیا موضوع عاملوه ده فرقنا قرانا فرقناه مفسر حذف شو او مفسر مقام فسر باندې شو او جدا کړی ما قران د سورتونو سره آیاتونو سره رکوعاتو سره جدا جدا ده لتقروا علی الناس علی مکسن تلوی په خلق باندې په مولات سره دا پیړ میں نازل کړي ونزلنا تنزیلا او تفیل پار تدریج ده ناری کړه په نازلولو سره دیو جنا ودادې د پاره مجرب ده چې څوک پاسې دی نشي دا یاد دیولوري چملاست وخت کې اوړه کې دیدارا وړي چې خدای ما فلانی وخت کې پاس ہے 3 بجے میں پاس ہے 4 بجے میں پاس ہے انشاءاللہ پاسی باندې قل آمنو به تو ایمان پدې راوړ اولادتم یارانه وړي هغه کسان تور کړی چې کتاب او په خپل دینه کله شي او چې دې کې آیاتونه دی پریوزی په خپل مخونو باندې سیده کون کی اوای دی پاکی درځو را بشکا
وعده د رب زما دا کړی شوی دا بکی چې رب کوم وعده کړی دی هغه خامخا کیږي دی پرې دی پخپل زنو باندې پخپل مخونو باندې جاړي الله تعالی او ذاتی لره خشوعا عاجزی کنه قل ادعوا الله وادعوا الرحمن تو وبل الله یو بل رحمان دی ویل نبی سامږ دغه نه منکی کنه خدای نو نه پخپل یا الله یا رحمان وای دو یادی او الله فرمایي چې رحمان او الله رحیم کریم دا ټول د الله نمونه دي وبل تاسو الله یا رحمان ايما تدو پکم نوم چی بلای یاد دې په تقدامونو کو جنت ته داخلي دی د خدای نمونه توقیفي دي ځان له نوم ولا نک دي کنه ولا بصلاتک ولا تخافت وابت بین ذلک سبیلا جهر په مانځه مکوا ډیر چت موایا جهر مفرد وقاویدا مکروه دي او ډیر اخفاف مکوا چې مقتدیانم نوري وابت بین ذلک سبیلا علماء بین دي کلار دي کې تعلیم د اقتصاد شو په قرات کې الحمدلله لم تولدن او تو وای چې کاغه خدای لرا چې نه دي نسله ولد دا حامی ادنا دي ولم يكن له شريك في الملك خدای له شریک په ملک دا حامی اوسط شو ولم يكن له ولي خدای لپاره امداد کوون کې دوست د عاجزینا چې خدای سره امداد وکي دا حامی اعلی شو دیو نه خدای منزه دي وکبره تکبیرا اور تکبیر و اللہ در تکبیر عظم ہو تعظیمہ اللہ تعالی نسبت کبریا اور دا عظمت دا چکن دے کا